أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سورة معارج مکی سورت تے یوکم اتیم رستو د سورت حاقینا مخی سورت کے ذکر شو دا عذاب ندلت وی لیس له دافع. مخی سورت کے اوصاف د کافرو ندلت کے اوصاف د مومنانو بذکر کئی. داود سورت بئی تخویف د پارد منکرینو. سورت کے مسئلہ ذکر کے د قیامت تخویف بئی د پارد منکرینو او سورت کی اوصاف د مومنانو بذکر کئی. مومنان دا قیامت منی کافر نہ منی. سورت سأل و تم وی سورت واقع و تم وی. سأل سائل بعذاب واقع تپوس کڑے تپوس کون کی دا عذاب واقع کی دن کی للکافرین لیس له دافع دا کافرانو دا پارا نشتے دا آغی سوک دفع کون کے من اللہ ذی المعارج دا رازی باد اللہ طرفنا آغا اللہ چی خاوند دا اسمانونو یا معارج نمراد آلات د خطو او د کوزیدو د ملائکو مراد آغا اسمانون دی. اسمانونو کی دروازی دی اسمانونو کی سیڑی دی چی پاغی بانے خیجی ملائک خیجی تعرج الملائکۃ والروح ورخیجی ملائک او جبریل علیہ السلام اللہ تافی من پاورز کی کانا مقدار 50,000 سنہ چی مقدار دا آغی 50,000 کال دیں. فی یومن تعرجو فی یومن چی داسی شی تعرجو سر تعلق شی نو ملائک ورخیجی پداسی ورز کے چی مقدار 50,000 کال دا نو مراد سدرۃ المنتہا تا رسیدل لی. دویم عذاب واقع سر متعلق شی نو مراد بشی د قیامت احوال مختلفہ د قیامت ورز چی مجموعہ داغی 50,000 کال دا. فاصبر صبرا جمیلا تسلی دا نو صبر کو تو صبر خیستا انہم یرونہو بعیدا یقیناً دا خلق اینی دے قیام ورزی لرا دا قیامت دے ورزی لرا اینی بعیدن لرے ونراو قریبا اینو منگ دے لر نیز دے. یوم تکون السماؤ کالمہل یبا شیبا اسمان پاغ رزبانے کالمہل پشاند ویلیشی تانبے تانبا چی ویلیشی نو چی ویلیشی نو راو ساسی. وتكون الجبال كالعهن او شبا غرونا پشان وڑی ڈنڈت کلی شوی. ولا يسأل حمیم حمیما او تپوس بنا کئی یو حمیم یو دوست دبل دوست یو بسرونہم یو بل تب خودلے کی گی یو بل تب خودلے کی گی خو یو دوست دبل دوست تپوس بنا کئی زان بنانگار کی پی. یود المجرمون غاڑی با مجرم لو یفتدی من عذاب یوم ایزن چی کدے چری پی جورگی پا عذاب دے دغورزی ببنی پا خل زامنو سرا پا خل خزی سرا پا خل رور سرا و فصیلتی اللتی توبی اور ولی آغا چی یا کور دو آغا چی دے بکی وسی دو ومن فی الارض جميعا او یار ولی دو آغا چی دے داغی سرا وسی دو ومن فی الارض جميعا او سوچ بزما کی دی ټول سمینجی بیادت نجات ورکړی شي
دې بچي د دغه عذاب نه کلا چری داسې نه انها لظا یقینا دا ور د جهنم د لمبي دي شغلی دي نزعت للشوا راخونګي سرمنو د لاس او د خپو تدو من ادبر او تولا جهنم با आवाज کی آ چالا چا شاکړه ا د بارا چا شاکړه او تولا مخي واړو وا جما فاوا او جمع کمال فاوا لوخي کې خو خرچ نه کو ان الانسان خلق علوا یقین انسان پیدا کړی شي د هرنسناک اذا مسو شر جزوا کله چې ورسی وته شر نو دی بیا جڑا پړیات کون کې و اذا مسو الخير منوا او کله چې ورسی ته خیر نو دی بیا من کون کې الا المصلين مگر مزګزار الذين هم صلاتهم دائمون دا کسان چې په خپل اعلی صلاتهم په خپل منځونو باندې همیشګيري کوي والذین فی اموالهم حق معلوم او دا کسان چې په مالونو کې حق دی معلوم للسائل والمحروم د سوال کوونکو د پاره او سوال کوونکو د پاره والذین یصدقون بیوم الدین او دا کسان دي چې تصدیق کوي د ورځې د قیامت والذین هم من عذاب ربهم مشفقون دا کسان چې د خپل رب د عذاب نه یره کوونکي دي ان عذاب ربهم غیر مامون یقینا عذاب د رب دی دا سیده چې ځان ته پامن کول نه دی پکار داغینه بے پروا کېدل نه دی پکار ځان د بچ کولو خیال او سوچ ولا پکار دي والذین هم لفروجهم حافظون او دا کسان دي چې د خپل شرمګاونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم مگر د خپل بیبیانو مخکیا ما ملکت ایمانهم یا چې مالکان دي خلاصونه فإنهم غیر ملومین یقینا دي ملامت نه پدې کې فمن ابتغى وراء ذلك نو چا چې طلب کو د علاوه د دینه اولئک ملادون دا کسان د حد تجاوز کوونکي والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون او دا کسان چې د خپل امانتونو د خپل وعدو رعایت ساتي والذین هم بشهاداتهم قائمون او دا کسان چې د خپل شهادتونو باندې ولاړ دي والذین خپل شهادتونو باندې قائم دي والذین هم علی صلاتهم یحافظون او دا کسان چې د خپل منځونو حفاظت کوي اولئک فی جنات مکرمون دا کسان په جنتونو کې عزت به کول کیږي فما للذین کفروا قبلک مهطعين نو سشوی دی کسان له چې کفر کړل ستا طرف تصغلی عن الیمین و عن الشمال عزین خی طرف تا او ګس طرف ته ډلې ناس دا کافر براتلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخامخ نه کیناستو یو طرف ته بل طرف ته کیناستو پنیت د فساد آیت ما کل امرئ منهم ایدخل جنت نعیم آیت مساتی هر یو سړی د دینه چې داخل بشي جنت د نعمتونو ته کلا چریدا سندا انا خلقناهم مما یعلمون یقینا پیدا کړلی منګه هغه څه چې دی پیژني فلا اقسم برب المشارق والمغارب نو خبر دا سینه دا لک څنګه د خلکو خیال له قسم شاهد کوم رب د مشرقونو او رب د مغربونو ان لقادرون یقینا خامخا قدرت لرو په دې باندې پر رب د مشرق او رب د مغرب باندې قسم ده الله وی زه خامخا قدرت لرم په دې باندې الان نبدل خیرا خامخا قدرت لرو په دې باندې چې بدله کې براولو غره د دینه وما نحن بمسبوقین او نه یمنګه مخکې کړی شوي داسې چې دی زمنګ نه مخکې شي او تختی فزرهم پرې د خلکو را یخوز ویلابو چې دی آپس کې نخلی او لبی کوي حتی یلاقو تر دې پورې چې ملاقات شي د خپل ورځې د غسر چې سره واده کې دی شي یوم یخرجون من الاجداث باورز باندې راوزی بدی د قبرونو ناصران پتا دی باندې کانم اعلان سوی یو فزون گویا کی دی یو درگاہ پسې منډي وای وهون کی هغه پسې دی منډي وای هر هغه کل ما نصب وعبد من دون الله دا لانا سوا چې د خلکو کم نیولې درگاہونه دي چا یو شی او چا بل شی نیول سار وخت چې راپاسي نو منډي وای هغه پسې بزي نو دیم چې کله قبرونه راپاسي نو چې منډي بوي روان وي تب وای چې هغه خپل درگاہ ته منډي وای خاشیاتن ابصارهم کتبې نظرونه د دې تراقم ذلہ پټکړی وای د ذلت ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون دا ورځ دا هغه چې دې سره کوم وعده کې دي شو صورت ممتاز ہے فتول د ورځ د قیامت وګدواله 50,000 کال دی وي صفات د مؤمنانو هم ذکر کړه او فنا د عالمي ذکر کړه سورت نوح مکی سورت ته یو او یم ده رستو د سورت نحل نا مخ کې سورت کې چې کله د قیامت تذکرہ وکړه توحید تذکرہ وشو نو دې سورت کې سورت نوح کې دا ذکر کوي با چې دا مسله نوح علیہ السلام کړوا
دعوت صورت بئی تخفیف دنیاوی، تحزیز پی تبلیغ او تسلی پیغمبر تا. خلاصه د صورت بئی بیان د نوح علیہ السلام، طریقه د بیان، کیفیت د بیان، او خلاف د قوم، او بیا آخر کې بد دعا د نوح علیہ السلام. انا ارسلنا نوحا الی قومه، یقینا لېږلی نوح علیہ السلام دا قوم ته ان انذر قومک، په دې خبره باندې چې ویروه د خپل قوم لره من قبل آیات یوم عذاب علیم، مخکې دینا چې راشي دي ته عذاب درناک. قال یا قوم، وی قوم زما، انی لکم نذیر مبین، یقینا ستاسو دپاره مې یره درکوونکی ښکاران، یعبدوا الله چې او بندګي کوئ د الله، واتقوا ویره وکئ د الله نه، واطیعون زما تابعداري کوئ. یغفر لکم من ذنوبکم، بخښنه به وکړي تاسو ته ستاسو د ګناهونو، یؤخرکم الی اجل مسمى، او رستو بکی تاسو هغه نیټې مقررې ته. ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر، یقینا نیټه د الله، عذاب د الله کله چې راشي نو بیا نه رستو کېږي. لو کنتم تعلمون، که تاسو پوهېږئ. قال رب انی دعوت قومي لیلا ونهارا، نوح علیہ السلام ای زما ربا، یقینا ما خو دعوت ورکو د خپل قوم له د شپې او د ورځې، فلم یزیدهم دعاء الا فرارا، نو زیات نه کړ د خلکو لره زما د بلنې مگر تیښته. وانی کلما دعوتهم، یقینا ما کله چې را بلل دې مې دعوت ورکاو توحید طرف ته، د لپاره چې بخنه وکړي دیتا. جعلوا اصابعهم فی اذانهم، نو دی کې خو د خپل غوتې په خپل غوږونو کې، واستغشوا ثيابهم، ځان راوغه په خپل جامو کې، واسروا او زیدی کا او تکبر کا، واستكبروا تکبر کو په تکبر کولو سره. ثم انی دعوتهم جهارا، نو بیا ما دعوت ورکو دیلا په چغه باندې، په زور باندې. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، نو بیا ما اعلان کو دیتا او پټې پټې جرګې مو سره وکړې په جرګې کولو سره. فقلت استغفروا ربکم، ما تویج بخنه طلب کوي د خپل رب، یقینا الله دې بخون کې. یرسل السماء علیکم مدرارا، علیږي په تاسو باندې باران، اسمان نه باران د فائدې. ويمددكم باموال وبنين، زیات بګی تاسو لپاره مالونه او اولاد. ويجعل لكم جنات، او بګرځي تاسو لپاره باغونه. ويجعل لكم انهار، او بګرځي تاسو لپاره نهرونه. مالکم لا ترجون لله وقارا، سشي تاسو لا چې تاسو عقیده نه ساتي د الله لپاره د وقار د عظمت. وقد خلقكم اطوارا، او یقینا الله پیدا کړی تاسو حالات مختلفو کې. علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آیا نه ګورئ تاسو څنګه پیدا کړی الله واسمانونه لاندې باندې چت په چت. وجعل القمر فيهن نورا، او ګرځولې داس پومې پدې کې نور والا رڼا والا. وجعل الشمس سراجا، او ګرځولې نور ډېر رڼا والا. والله انبتکم من الارض نباتا، والله را انبتکم تاسو پیدا کړی د ځمکې نه را پیدا کولو سره. ثم یعیدکم، نو بیا واپس کی تاسو پدې کې وي خرجکم اخراج، او راوباسي بیا تاسو پر واستلو سره. والله جعل لكم الارض بساطا، الله ګرځولې تاسو د پاره پزما کې بچاونا. لتسلكوا منها، د پاره تاسو زئی پدې کې په سبولن فجاجا پلارو غټ غټو باندې. قال نوح ربي، نوح علیہ السلام ای زما رب، انما سونی، یقینا د خلکو زمانہ فرمانی وکړه، تبعوا من لم یزده، او تابعداري وکړه دا هغه چا چې نه زیاتې کوي دلره مال دده نه اولاد دده مگر تاوان. ومکروا مکرا کبارا، او مکرو کو د خلکو چل ولیو کو چل ول کول لوی، یا دعوت یو کو گمراهی طرف ته، دعوت ورکول گمراهی ته پلو یا پیمانا. وقالو دی خلقو ویلا تذرون آلیاتکم، او خلقو مپریدی پل آلیاو لرا، ولا تذرون ودن، او مپریدی ود بابا لرا، ولا سوان او نسوا بابا لرا، نه یغوس بابا لرا، نه یعوق او نه نصر بابا. دا باباگان دی پینزو، دا چا تا پری ندی. ود بابا دی، سوا دے، یغوس دے، یعوق دے، نصر دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی اسماء رجال صالحین، دا نیکانو خلقو دا نمونو. کله چې هغه مړ شو شیطان دی پسې خپو، نو شیطان پسې راغی، وی تاسو له داغي شکلونه جوړ کم، تاسو به ته ګورئ پاغي باندې خپل مینا ماتوي. نو شیطان ولا دا صورتونه جوړ کړو، نو دی براتلو داغي کله کله ملاقات بیکاو، و به لیدو نو ځان به په خوشاله کو. دا زمونږه مشران و نیکان صالحان. نو کله چې دغه پیړۍ تیر شوه بل راغله، نو هغې لوګډې په مینه کې نور زیات شو. نو چې ورپسې نور راغله، نو هغه د هغې نه نور زیات شو، نو شرک شروع کو. وی په دې طریقې باندې خلکو کې شرک راغی.
ود باباو د مینې دپاره دی جوړ کړی و. هر ځای کې د مینې دپاره خلکو بوتان او باباګان نیولي. په هندوستان کې برهما یې نیوللی وایي دی د خلکو په منځ کې مینې پیدا کوي. دارنګې سوا بابا وایي عالم در راټینګ کړلی، د عالم ذموار دی دی. هلته کې هندوستان کې بوشن یې نیوللی ځان لا. یغوس بابا دی نو دا وی د مدد کولو دپاره دی. دارنګې یعوق دی، یعوق وایي دا مصیبتونه لرې کوي. او نصر بابا دا وایي د خلکو عمر زیاتوي، خلکو دا نیولي مختلف دی. د زمانه کې به بل شانتی نمونه وي. وقد اضلوا کثیرا یقینا گمراه شي دی ډېر خلک هم گمراه کړي. اضلوا کثیرا گمراه کړي خلکو ډېرو لرا. ولا تزيد الظالمین الا ضلالا او نه زیاتې کوي دا ظالمان لرا مگر گمراهي. مما خطیاتهم اغرقوا فادخلوا نارا د هغه څه نه مما خطیاتهم د دې د ګناهونو نه اغرقوا د هغې په وجه باندې دی غرق کړی شو. فادخلوا نارا داخل شو جهنم ته، غرق شو لاړه جهنم ته لاړه ور ته لاړه. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا نو امید خلق فلم یجدوا وینموند د خپل ځان دپاره د الله نه سوا څوک مدد کوونکي. وقال نوح رب نوح علیه السلام لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا الله مه پرېږدې په ځمکه باندې یو کور د کافرانو. انک ان تذرهم یضلوا عبادک یا الله که پرېږدې ته دې لرا نو ګمراه کړي ستا بندګانو لرا. ولا یلیدو او نه زیږوي دي الا فاجرا کفارا مگر فاجر او کافر. رب اغفر لی ولوالدی یا الله بخنو کې ما دا زما مور پلار ته چاته چې داخل شو زما کور ته زما دین ته. د ایمان په حالت کې مؤمنانو سره مؤمنانو خذ ته ولا تزيد الظالمین الا تبارا او مزیاتی کې ظالمان لپاره مگر تباہی. صورت کې اوقات او طریقه د تبلیغ د نوح علیہ السلام استغفار فائدې دانګي اسماء مخصوصه د معبودانو داغي. صورت جن مکی صورت ته سلوی ختم ده رستو د صورت اعراف نا. مخ کې صورت کې د نوح علیہ السلام تذکرہ وا دلته وی دا مسله جناتم کړلا دلیل نقلی د جناتنا. داود صورت بئی رد شرک اعتقادی او تشجیع او توحید. صورت کې د جناتنا ذکر کوي چې هغه دا مسله کړوا. جناتو باندې یو حال راغلو دا غي د وجنه اغي کوشش کاو محنت کاو چې څه معلوم کو چې څه چل شوی دی. دا مرض چې راغله چې دی اسمان ته نشي خطه ولې وجه صدا او دا غي علاج بسئی نو مرض سبب مرض او علاج مرض. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن وتوا وحی شید ماتا د دې چې خوږه خو دې یو ټولګي د جناتونه. فقالوا نو بیا رستوی نا سمعنا قرآن عجبا یقینا موږ واورېدو قرآن عجیبا. مطلب دا چې مخکې خلکو يهوديانو نصرانيانو خپل کتاب نو بیان کړي. یاد ال رشد لار خي توحید طرف ته فامننا به موږ په ایمان راوړ ولن نشرک بربنا احد. او مقصد د قرآن ذکر کوي چې چره شرک باندې کو موږ د خپل رب سره یو تن. وانه تعالی جد ربنا یقینا خبر دادا چې اوچته شان د رب زمونږه متخذا صاحبتن نیدنی ولی ځان لا صاحبہ بی بی ولا ولدا او اولاد. وانه کان یقول سفیون علی الله شططا او یقینا خبر دا چې وو زمونږ نه بعض خلق بیوقوفان چې هغه به په الله باندې د حد نه تیره خبره. وانا ظننا لن تقول الانس والجن على الله كذبا او یقینا زموږ د خیالو چې چری ونوي په انسانان او پیریان په الله باندې درو په الله باندې چرته درو بونه وي. او چې کله موږ قرآن واورید نو موږ ته پته ولګي چې خلک څومره دروغجن دي. وانه کان رجال من الانس او یقینا دا چې وو د سړی د انسانانو یوزونه برجال من الجن چې پنای به سیلولا په سړو د جناتو باندې فزادهم رهقان زیات کړه دیله سرکشي یا زیات کړه دیله ګنا. ا سړی تلو نا جنات و مخ کې د انسان نه یریدل وای. نو کله چې دی لاړه بیابان کې شپشوا نو आवाज یو کو اعوذ بسید هذا الوادي. نو چې دا چغه والا
نو جنات رانیزی شو چې هغه دی خو زمونږ نه یریږي رو رانیزی شو نو په انسانانو کې بعضې کې ورننه وتل وانهم ظنوا کما ظننتم او یقینا دیم ګمان کاو لکه څنګه تاسو ګمان کاو الله ما صلی الله احد چې چری راو بنه لګي څوک الله بچتا څوک پیغمبر راو نه لګي یا الله یبعث الله احد الله بس چرتا یو تن هم دوباره ژوندې نه کی باس بعد الموت نشتی وانا لمسنا السما او یقینا مګه طلبکاو خبر د اسمان وجدناها نو مند مګه دلرا مولیا چډکشه حرسند چوکیدارینا شدیدن سخت و شوبا او شغلی وان ان كنا نقعد او یقین ما کیناستو مخکې د غزه په کیناستو د پار دا اوریدو فمن یستمل انا لو شیاب الرصدا نو وس چې سوق وګ دی نو عمومی د خپل ځان د پاره شغله تیاره وانا لا ندری موږ ته پته نشته چې عاشر اراده کړی شي دا پاچا منځ پزماګه کې دی یا اراده کړل رب دې پدی باندې د هدایت د خیر وانا من الصالحون یقینا من کې او بعضی صالحان او منا دون ذلک او بعضی بد خلقو كنا طرائق قددا یقینا موږ ډلې مختلفه وانا ظننا لن نعجز الله او زمونږ وس یقین راغې الله نعجز الله چې چریا جذبن کی الله نعجز الله چې چریا عاجز بنو کوم الله را پزمګي په دنیا کې ولن نعجزه عرب او چریا عاجز بنو کو الله را پته اختبان دي وانا لما سمعنا الهدى یقینا موږ کله چې قران کریم واوریدو هدایت واورید نو موږ په ایمان راوړ فما یوم ربه نسوک چې ایمان راوړي په خپل رب باندې فلا يخاف بغض ولا رهقا نو نه یریږي د کمینا او نه د زیاتینا وانا من المؤمنون من القاسطون یقینا من کې بعضی دي مسلمانان او بعضی دي کاغروان فمن اسلم نو چا چې اسلام قبول کو فولائکا تحروا رشدا نو د کوشش کو ځان د پاره د هدایت او اما القاسطون او هر چی کاغروان دي قاسطون دی انصاف پکی نشتی فکانو لجل جهنم حطبان دابئی خشاک د جهنم واللو استقاموا على الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا نو مخکې وی مونږ ته دا وحی شوی دا چې د دې خبرې چې د خلکو کسید لار اختیار کړه لاسقیناهم ماء غدقا نو خامخا وبس کو پدی باندې او بخ وګي یا اوبه ډېرې اوبه به اوس کو واللو استقامو کدی په سیده لار باندې راغله نو دې ته به فایدې میلاو شي لنفتنهم فی دې دپاره چې موږ امتحان کوو په دې باندې ومن یعرض عن ذکر ربه څوک چې اعراض کوي د خپل رب د ذکر نه یسلکه عذابا صعدا نو یسلکه عذابا الله به ورننباسي دلته په عذاب سخت کې وان المساجد لله او یقینا جمعتون د الله د پاره دی فلا تدعوا مع الله احدا ما आवाज مکوئ د الله سره په کې بل چاته یا ان المساجد جمعتون مراد دی یا ماند سجده یا زیون د سجده زیونه اندامونه دا کم زیونه د سجده کی چې لګي یعنی سر د الله ده نو فلا تدعوا مع الله احدا بل چاته مکته کوئی بل چاته بیا आवाज مکوا وانه لما قام عبد الله او یقینا دا کله چې بودل د الله بندا یدو چرا بل د خلق لرا کادو یکونون علیه لبدا نزیو داخله چې شی پاغه مې راپن شی وي یا خدا دا چې د توحید د بندولو د پاره پر راپن شی وي دوی مدادا چې د مرګ نه پس خلق پاغه پسې خپشو نو خلقو په جنډې ولګولې نو خلق د مر نه رستو ابای سمره چې اولیاء کرام دي بزرگان دي نو په ژوند ولا چا خبره نه منله او چې کله مر شو نو وسول قدر وراغه نزی قبرونو باندې یاد آدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد ده چې کله به هغه قران کریم ورستو نو خلق براجم شو پیریانو مراغلا زګه چې هغه حریصو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسله بیان کړه نا الله وی وای داسه انما ادعو ربی یقینا ذو आवाज کوم بلنا کوم خپل رب طرف تا ولا اشرک بربی بی احد او شریک نه جوړم د الله سره یو تن قل انی لا املک لكم ضرا ولا رشدا وتوایق ان اختیار نرم ساده لپاره د نقصان او د فائدې قل انی لا یجیرنی وتوای زما خپل حال داده چې لا یجیرنی یقینا ذو چره بچ بنو کی مالرا د الله د عذاب نه یو تن ولن اجدا من دونی ملتحدا او چره
ولن اجدا او چری وبنمم زود الانا زیادتن پنائے الا بلاغا لیکن ابلغ بلاغا لیکن رسول مزور رسوانا د الله طرفنا و رسالاتی او پیغامات د الله و من یعص الله ورسوله سوچنا فرمانی کې د الله او د الله د رسول په شرک باندې نه یقینا د پاره ور د جهنم د خالدین فیها ابدا همیشه پای کې همیشه حتی اذا او ما یعدون تر دې پورې چې کله وویني د خلک چې سره کوم مواد کې دې شنو خامخا په وشدي من عذف ناصرا چې څوک دې کمزوري مدد والا واقل عدد او ډیر کم دې په اعتبار د شمار قل ان ادری وتوایا یقینا زنه پویګم ما توعدون هغه چې تاسو سره کوم وعده کولای شي کولای کیږي دا بنزدی ام یجعل له ربی امدا یا بغرزی داغه د پارا زمارب سمودا ان ادری ما ته پته نشته ان په معنا د لا وی لا ادری اقریب ما توعدون ما ته پته نشته چې نږدې وي که تاسو سره کوم وعده کولای کیږي یا په پای کې سمودا په پکی زکا چې زه په غیب باندې نه پوهېږم او دا خو د غیب خبره ده زکا لانه غیب و عالم الغیب هغه عالم الغیب دی هو عالم الغیب فلا یسر علی غیبی احدا نو نخ کار کې الله خپل غیب باندې یو تن ته خپل غیب چاله نه ور کوي الا من ارتضى پمانه د لکن باندې مستثنا منقطع مگر آسو چې خوخی الله من رسولین د رسولان فإنه یسلکون یقینا رواني من بین یدی داغه مختا داغه شاته رسدن ملائک د ساتنې د پاره لیعلم د پاره چې دتا پته ولګي ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې یقینا رسول دی پیغامات د خپل رب واه تعالی احاطه کړه په اسمان کې دي سره دی واسا کل شی نه دا او راګر کړي هر شی پشمار باندې لیعلم د پاره د یسلکو من بین یدی د یدیه دا دلیل داغه د پاره یسلکو من بین یدیه لیعلم ان قد ابلغوا یا دادا لیظهر د پاره چې الله کار کی پتا سو باندې چې ملائکو خبره خپل پیغامات چې الله طرف نور کړی شوی دي هغه رسولني یا ضمیر راجه د پیغمبر ته لیعلم چې پته ولګي کار کی الله دا خبره ان الانبیاء قد ابلغوا رسالات ربهم چې پیغمبرانو خپل پیغامات رسولني بعضی وایي لیعلم کې ضمیر مکذب تراجه دي لیعلم المکذب دې د پاره چې مکذب ته پته ولګي منکر ته پته ولګي ان الرسول قد بلغ رسالات ربه چې یقینا رسول هر یو رسول په خپل زمانہ کې ان الرسول قد ابلغوا رسالات ربهم رسولانو خپل پیغامات په خپل وخت کې رسولني سورت ممتازو په تفصیل د حالاتو د جناتو بیان د نبی او نفی د علم غیب د غیر الله نه سورت مزمل مکی سورت ته دریم نمبر ده په نزول کې رستو د سورت قلم نه مخ کې رد د شرکو نو دل دغه ترغیب د قران ته داود سورت بئی بیان د توحید او تحزیز په تبلیغ خلاصه د سورت دا بیان د توحید بئی ترغیب د قران ته او تحزیز د په تبلیغ باندې او تبلیغ ترغیب قران کریم ته چې اول ولا قران په خپل ځان له اول ولا ثابت شپه ودرېګا نیم شپه ودرېګا د شپې صحیح سو ودرېګا او یا تبلیغ دے چې پاسا دا مسله اور سوا خلقو ته چې رسېنو د شپې درس شروع کا بیانو کا نو ډیر شروع کا ټول شپه لګو کا نصفه او انقص منه قليلا یا ایها المزمل اے مزملا اے بوج چتون کیا بوج د پیغمبرای یا اے ځان سره ملګرو لرا جمع کون کیا یا اے په کپڑا کې ځان غختون کیا دلته کې پیغمبر اونوي مزمل وي نو مزمل ارچا ته ویل کیږي مزمل له پر ځان سو په کپڑا کې راغونډي صادر کې په کمبل کې بلستان کې الله یو پاسا دې د پاره چې خطاب عام شي امام قرطبي ذکر کوي یا ایها المزمل اے مزملا اے کپڑا کې ځان غختون کیا
قم پاسا ودرېږه د شپې الا قلیلا ټوله شپه ودرېږه مگر لږ کم ټوله شپه لږ کم کا نصفه نیمه شپه ودرېږه او انقص منه قلیلا یا کم که د هغې نه څه لږ او زد علیه یا زیاد که په دې باندې ورتل القرآن ترتیلا او بیانوا قرآن کریم په بیانولو سره یا رتل په معنا لولا قرآن کریم په لوستو سره بعضی وی رتل القرآن ترتیلا جود القرآن تجویدا او بعضی وی بین القرآن بیانا تبیینا معالم التنزیل وی قرآن کریم په ښه وضاحت سره بیان کا انا سنلقی علیک قولا یقینا منگا رالیگو تابانی درنه خبر را روانه ده قول ثقیل را روان ده قرآن کریم ده دا رسول غواړي مسله د توحید ده دا رسول غواړي او دا چې رسین دا ډیره ګرانه مسله ده ان ناشئات الليل یاشد یقینا د شپې ان ناشئات الليل یقینا قیام د شپې چې ده یاشد وطن دا ډیر موافق ده د زړه د بیان سره او اقوى مقیلا او اشد وطئن دا ډیر سخت ده د موافقت د زړه سره و اقوى موسید کون کې د خبرې لره سړی میدکی وي اشد وطئن داسې د شپې دا ودرېدل دا داسې چې سړی د سړي د زړه مګي سم و اقوى مقیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا یقینا ستا پارا پشپکې مشغولا د پد پورس کې مشغولا د اوګدا د ورځې نور کارونه ګڼ دي د شپې ودرېږه الله ته واذکر اسم ربک او تبتل الیه تبتیلا بیانوا یادوا نوم د خپل رب او تبتل الیه ځان جدا کوا هغه ته په ځان جدا کولو سره رب المشرق والمغرب او رب د مشرق دی او د مغرب لا اله الا هو نشته لا دی با سوا دا غنبل فتخذه وکیلا اونی ساغل کار ساز واصبر علی ما یقولون صبر کو پاس ما داخله کوي واجر ماجرا جمیلا او ځان جدا کوا وهجرهم پرېګ د خلق لرا په پرې خودلو خيستو سره خلق پرې دا خلق نه ځان جدا کا وزرنی مشرکان دي مشرکان نه ځان جدا کا وزرنی والمکذبین او پرې د مالرا والمکذبین مکذبین لرا اول النعمتی چې مالداري والدي ومهلهم قليلا مولت ورکدیلا مولت ورکول سره لګ ان لدینا انکال و جهیما یقین زمو سره دي انکالن قسم عذابنا و جهیما او جهنم دے قسم عذابنا یا انکالن سزا د شرمولو دا یا انکالن بیڑی دی جهیما جهنم دے و طعامن او خوراک دے ذا غصتین ورکن خطون کے و عذابن علیما عذاب دے درناک یوم ترجف الارض والجبال فارض مائیں چوبج لقی ازمکا غرونا وکانت الجبالو کسیبا مہیلا و شیبا غرونا پشان کسیبا مہیلا ډیرکی د شګو نرمه چې خوېږي وا ان ارسلنا الیکم رسولا یقین منګ لګل تاسو ته رسول چې بیان کوونکې په تاسو باندې څنګه چې منګ لګلو الی فرعون رسولا فرعون تم رسول فرعون ته یو رسول لګلو نو تاسو هم درو لګو فاسا فرعون الرسول نو نافرمانی وکړه فرعون داغه رسول هغه رسول نافرمانی وکړه رسول مات کو معرفه مخکې نکیرو رستو معرفه نو هغه رسول ته نافرمانی وکړه فاخذنا اخذ وبیلا نو موږ راونی واغلرا پرانی ولو سخت کلکو سرا فكيف تتقون نو څنګه تاسو بچ شئ ان کفرتم که تاسو انکار کوئ دا ورځې نا یوم یجعل الولدان شیبا چې شیبا واړه بوډاګان السماء منفطر به آسمان بداسي شي چې آسمان با په دغه ورځ باندې اوچوي کان وعد مفعول د الله وعده درشت کړي شوی تفسیر نشاپوری وای یو سړی و د شپې و د شو تک تور ګیره وا سار چې را پاسې ګیره تک سپینا وا چا تپوس کاګه دا ولې وی چپ شوی شپې می قیامت لیدل خوب کې چې د خوب کې دغه سه حالت سلیبان راشي او سړی په دغه سه حالت تورسی نو چې کله ښکارا باندې یقیني قیامت راشي سهال وي ان هذه تذکرہ یقینا دا قیام دا پند واز نصیحت ته فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا نو سوچ غواړي چې دین سي خپل رب تلار ان ربک یعلم انک تقوم ادنا یقینا ستارب پویږي یقینا تو ودرېږي ادنا من ثلث الليل کم د شپې د درې می
د دو درېمې حصې نه ونصفه او نیمه شپه ودرېږي وثلثه او درېمه حصه ودرېږي وطائفة من الذین معک او یو ډله دا کسانو چې ستا سره دي ایمان راوړل ستا سره هغه کسان ودرېږي والله یقدر اللیل والنهار الله مقدر کړل شپه او ورځ الله یقدر اللیل الله په اندازه کوي شپه او ورځ عالم ان تحصوه الله ته پته ده چې چرې تاسو نشئ راګیرولې دی لره فتاب علیکم ناسانتیا راوسو تاسو باندې فقروا ما تيسر من القرآن ولي اچ آسانی د قرآن نا عالمان سيكون منکم مرضى الله ته پته ده چې بعضی کسان به تاسو کې مریضان واخرون نور کسان به یظلمون فی الارض چې سفر بکې پزمکه کې یبتغون من فضل الله طلب کوي په فضل الله واخرون نور کسان به یقاتلون فی سبیل الله قتال بکې په لار د الله کې فقروا ما تيسر من ولي اچ آسانی د قرآن نا واقیموا الصلاة قائموا ایمان روات زکات ورکوي زکات واقرضوا الله قرضا حسنا قرض ورکوي الله قرض خستا وما تقدموا لانفسکم چې مخکې لګي تاسو خپل ځان د پاره من خیر د خیر نه تجدو عند الله نمو به د الله سره تجدوه عند الله هو خیر او اعظم اجر الله کم چې د الله سره دی نا غور دی او ډیر الله ډیر غټ اجر ورکون کې دی واستغفر الله بخنه طلب کو د الله نه ان الله غفور رحیم یقین الله دې بخون کې مهربان ترغیب او قیام الليل تا دیتا قیام الليل وی د شپې ودرېګا تهجد او منځ د عام ثابت کال کې دغیم یو قیام رمضان دی او جدا شه تراوی جدا شه دی او قیام دا تهجد جدا شه دی دانګه ترغیب او قرات القرآن تا په صورت کې ولس اوامر او تاکید ان سرا و پیره او ذکر د بعضی عذابونو سورت مدثر مکی سورت ته سلورم نمبر د نزول کې رستو د سورت مزمل نا مخ کې وی اصبر نو دلته وی لربک فاصبر مخ کې وی وما تقدموا لانفسکم نو دلته وی قم فانذر داود سورت بیم تحزیز فی تبلیغ اور رد شفاعت قہری سورت کې بیا ترغیب ورکی قرآن تا او سورت کې وی کلک ودرېگا دا خبر رسوا تبلیغ کوا بیان کوا خپل جامه پاک ساتا چې لمن باندې داغ دی نه او ترغیب قرآن تا او رد شفاعت قہری و ذکر کئی یا ایوہ المدثر اے غٹا جامع آغستن کیا یا مدثر بانے آرام کون کیا او یا دادا اے سان سرا خلق را جمع کون کیا قوم ودرے گا فانذر نو خلق لیر ورکا وربک فکبر خلق یروا وربک فکبر او خپل رب لوی بیانوا وسیابک فطهر خپل لمن پاک ساتا والرجز فاجر او اهل رجز مشرکان نه بایکاټ کوا ولا تمنن تستكثر او زبادن امکوا چې زیاتی غنی زبادن امکوا په خلق باندې په قران بیانولو سره لا تمنن تستكثر تفسیر قرطبی وایي قرآن کریم بیانې نو خلکو باندې اسباده نه مکوا دارنګي وایي مبس کوا د قرآن کریم د بیانولو نه لا تمنن تستكثر یادا مکم زوره کېگا د ډېرو بیانونو نه ولا تمنن تستكثر ولربک فاصبر د خپل رب د پاره صبر کوا امید ساته د خپل رب نه فیضانو خرف الناقون کله چې پوکواله شي پښپېلې کې فزال لګي یوم مناصر دا ورځ ډېره سخته حال کافین غیر یسیر په کافرانو باندې آسان نه ده زرنی ومن خلقت وحیدا پرې د مال را او هغه سوچ چې پیدا کړل ما یوازې تکلیفونه او داغه طرفنا ولید ابن مغیره وی دا الله ما یوازې پیدا کړل سبب د ماته پرېدا وجعلت له مالا ممدودا او ما ور کړل هغه مال او اولاد مول ډیر ور کړل وبنینا شهودا او زامن حاضر پکیلی کې یا زامن دي مخورز خلق دي ومحت له تمهیدا تیار کړی می د پارا نور مرتبه سمات ما بیا دې تم ساتي انازیدا چې موږ نور زیات ور کو دلا کلا چری دا سیندا انه کان لیااتنا عنیدا یقینا دې زموږ آیاتنا زید کوونکې سأرهقه صعودا
خامخا ورچت بکو او بخیجو دلرا په غټه چړای باندې یو صعود غر دی ویم جهنم کې 50 کال بسړی خيږي بیا به کوزيږي ساورهقو صعودا هغه غټي چړای باندې به ورخیجو انه فکر یقینا د فکر کو وقدر اندازه وکړه فقتل کیف قدر نو هلاکت د پاره څنګه اندازه وکړه ثم قتل کیف قدر بیا هلاکت د پاره څنګه اندازه وکړه ثم نظران به نظر وکړه ثم بسان به تندې تیرو شو وبصرا مخی خل شو ثم ادبر واستكبر بیا تکبر کو بیا ادبر شای کړه تکبر وکړه فقال نو ان هذا الا سير يسر نه دا مگر سیر دے د مخکینه نقل ان هذا الا قول البشر نه دا مگر خبره بنا د بشر انسان سوسلیه سقر الله وی خامخا داخل بکو دلر سقر تا وما دراک ما سقر دا سقر څه شه ده جهنم لا تبقي ولا تذر نبا پریگدی دلر او نبا پریگدی د دن دے بهر تا او نبا پریگدی د ساډو کی لا تبقي ولا تذر نبا پریدی دا اډو کی ولا تزر ان پریدی بارتا دانګه نبا پریدی اډو کی او غوخه او نبا پریدی بهارتا لوحات للبشر سوزون کی به بشری لرا علیها 19 په دی باندې نه نلس ملائک دي وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه او ندی ګرځولې منګه چوکیدار د جهنم مگر ملائک وما جعلنا عدتهم ندی ګرځولې منګه شمار دا الا فتنه مگر امتحان دے دا کسان د پاره چې کفر کړل لیس یقین الذین اوتوا الکتاب دی پاره چې یقینو کې هغه کسان چې کتاب ولوکړي شی او زیات و ازداد الذین آمنوا ایمان او زیات کی دا کسان د پاره چې ایمان راوړل ایمان ولا ارتاب الذین اوتوا الکتاب شکونه کې هغه کسان چې کتاب ولوکړي شی مؤمنان وليقول الذين في قلوبهم مرض د پاره دی چې وو هغه کسان چې پزړو کې مرض دي او کافران ما زارد الله بهذا مسله صحیح را کړل الله په دې مثال بیان ول سره دا شمار ذکر کړل دا بیان کړل دې څه مطلب دی کذالک یذل الله من یشاء دارنګي گمراه کی الله تعالی چې واړي هدایت ورکي چاله چې واړي وما يعلم جنود ربک الا هو نه پیجنی لخر استاد رب مگر الله وما ما هي الا ذکر البشر او نه دا بیان د قران کریم یا ما هي نه دا سفر الا ذکر مگر پند د پار د بشر ذریعہ د پندا کلا یقینا والقمر گواد اسمو مئی واللیل ذات بر او اسمو رشپا گوادا کلچی شاکی روان شی والصبح اذا اسفر او سار گوادا کلچی روخان شی انها لإحدى الكبر یقینا دا سورتون دا قرآن کریم یا داور حبتناک شید لإحدى الكبر لوی شید دلیلونا نظیر للبشر دا یرور کونکے دا پار دا بشر لمن شاء منکم دا چا پارا چې غواړي تاسو نه یتقدم او یتاخر چې مخ کې اتلل ای یتقدم چې مخ کې دی اولېږي یا د رسو صفات کی کل امرئ یا مخ کې اتلل توحید طرف ته او یتاخر رستو پات کول خپل عمل کل نفس بما کسبت رهینه هر یو نس په سبب دا چې مخ چې کم کسب کړي خطه وي الا اصحاب الیمین مگر جهنم مگر جنتیان خیلاس والا فی جنات یتسالون په جنتونو کې وي او بل نو تپوسونه وکي ان المجرمین مجرمان مبارک ما سلککم فی سقر شي داخل کې تاسو جهنم تا قالوا لم نکم من المصلین دی بوي نو منګه مصلین نو منځگزار نو یا لم نکم من المصلین نو منګه موحدان ولم نکو نطعم المسکین او نمغه منګ با خوراک نه خوراو په مسکینانو باندې وکنا نخوذ مال خائزین او منګ با نخوذ منګ با مشغولیدو د مشغوزان مشغول کون کو سرا وکنا نکذب بیوم الدین منګ تکذیب کا د ورځې د قیامت حتا تان الیقین تر دې پورې چراغ منګ ته مرګ یقیني فما تنفهم شفاعت الشافعین فیدن اور کې دلا سفارش کوونکو فما لهم عن التذکرۃ مورزین سشید خلقلا چې دی د واعظ نصیحت نه اعراض کئ کانهم حمر مستنفرا گویا کې دا خری ترهیدون کی تقتیدون کی فرت من قصورا چې دی چې ترهیدلی د منظرینا یا ترهیدلی د خکارینا بل یریدو کل امرئ منهم ایوتام صوفا منشرا بلکې غواړي دی چې ور دی هر یو غواړي هر یو سړی چې ور د دینه چې ور د کړي شي اغلا صحیفه کولاو کلا چری داسنه بل یا خافون الاخره بلکې داخلك نه یریږي د اخرت نه کلا چری داسنه دا یقینا دا قران کریم چې دی تذکرہ دا پندیم په منشات زګرانو سوچ غواړي ودی نسی نو وادي خلیپن
وما یذکرون الا یشاء الله پناخلی مگر هغه چې وغواړي الله هو اهل التقوا و اهل المغفره هغه الله مستحق دی د دې چې داغه نه دی یره وکړي شي هغه مستحق دی هغه بخنه ورکون کې دی هغه مستحق دی د دې چې داغه نه دی بخنه طلب کړي شي سورت کې تحذير فی تبلیغ او اسباب د عذاب او اصحاب النار داغه تذکرہ وکړم چې دا ملائک دي سورت قیامه مکی سورت ته یو دیرشم دے رستو د سورت قارعین مخ کی سورت کے زجر ذکر کو پا اعراض او دلدگی تخویب ذکر کی اغیتا دارنگی مخ کی تکذیب د حشرو نو دلدگی پا منکرین د حشر مانے د عذاب او اغیل تخویب دعوت سورت بئی اثبات د قیامت پا جمع کولو دا اڑو کو سورت کے دا قیامت تذکرہ کئی چہ ہر بن آڑو کی اللہ برا جمع کی او مثال پیش کے قرآن کریم ستا پسینہ کی میرا جمع کو آخر کے پیدائش دے انسان لا اقسم بیوم القیامہ لا اقسمو مخی منگویلیو لا اقسمو لیس الامر کما زعمتم قسم شاید کم رزد قیامت ولا اقسم بالنفس اللواما او خبر دا سندا قسم شاید کم نفس زان ملامت کون کے دا گواد یہ ٹول پدے بانے لتبعثن ولا تجمعن چی خامخا تاسو برا جمع کولے کی گئی تاسو برا پورت کولے کی گئی نفس دے یو لوامہ دے یو امارہ دے آمہ کی ترشی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء دلتے نفس لوامہ ذکر گئی اب یا برست راضی نفس مطمئنہ آیا سب الانسان آیا گمان کے انسان اللہ نجمہ عظامہ چچرے راجہ منکو منگا آڑو کی دادا بلا ولنا قادری منگا پدیبائیں چی برابر بکو آڑو کی بندو نہ دادا دگوتو بندون بولا برابر کو بل یرید الانسان بلکہ غاڑی انسان لیفتر اماما چی انکار دیو کی دمخیرات ان کی حالت نا یسألو ایان یوم القیامت تپوس کی کلبی رزد قیامت فیضا برق البصر کلچے سترگی ببٹ راوزی وخصف القمر نور بطور وخصف القمر او سپومی بطورشی وجمع الشمس والقمر او راجعوں بشی نور سپوم راجعوں بکڑیشی نور سپومی یقول الانسان نوئی با انسان پدا غرد مائیں این المفر کمزے زیر تیختے کلا نشتے زیر تیختے لا وزر نشتے بچ کے دل الا ربکا یوم ایزین المستقر ستا رب طرفتا پدا غرد مائیں دیرا جمع کے دل یونبو الانسان یوم ایزین بما قدم و آخر یادئی با انسان یونبو الانسان خبر بور کولے کی انسان نا پا غرد مائیں پا غسمائیں چی مخ کے لے گلیا چی رستے پادی کر لی بل انسان علی نفسی بصیرہ بلکہ دا انسان دے پخپل زامائے خپ ہوا ولو القا معذیرہ اگرچہ عذرنہ پیش گئی دخپل عملنا لا تحرک بھی لسانکا لتعجل بھی تو تادی لا تحرک بھی لسانک مخ و زوا پدے سرخ پل جب لرا چت تادی کے پدے بانے لتعجل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم چکل نازل دبا نو تکلیف بوتو چ زر بیوی اللہ ویو مو آئے زر زب دارا جمکوم تا دے بیان بکوم نو کم چے دعوت صورت وا دے چے شمس و قمر با اللہ را جمع کی لکا سنگ چے ستا سینہ کے قرآن را جمع کو یا دا قیامت دا مصیبت نا اخلاصی دو دا پارا قرآن کریم اور ایدل پکار دی ویل پکار دی عمل پی پکار دیں ان علینا جمع ہوا قرآن یقیناً پزونگ پس یومائی جمع کول دا قرآن دی او لوستل دا دے فیضا قرآناو فتوی قرآن نو کلچ اولو منگا دیل را پتا بانے نبیات تابداری کو دا لوستل اخپلو ثم ان علینا بیانا بیا یقیناً زمان پس یومائی بیان دا دے کلا کچری دا سندا بلکہ تحبون العاجلہ تاسو خواوی جون دنیاوی وتذرون الاخره پریدی تاسو آخرت لرا وجوه یومئذ ناظرۃ مخنوی پدا غرض میں تر تعذبی الی ربها ناظرہ فل رب تبغوری رستم راضی درب دیدار بکیگی کافر بتی منئی وجوه یومئذ باسرہ مخنوی پدا غرض بانے باسرہ خڑ بئی تور بئی
تظن ان يفعل بها فاقرا ګمان وکي چې او بشي د سرا هغه کار چې ملا بوله ماتي کلا اذا بلغت التراقيه کله چې کلا چرې دا سینه د پکار د دنیا سره مینه نه د پکار یا کلا په معنا د حق باندې اذا بلغت التراقيه کله چې ورسی سا غټه مریتا وقیل او ویلشی من راق سوچتے دم چون کے وظن انه الفراق او خیال بو کی دے چې دا وخت دے د جدائی والتفت الساق بالساق او تاوشی پندای د پنداینا الی ربک یومئذ المساق ستارب تا په دغه ورځ باندې اتللی دغه ځکه خلق ناسی نو یو دا قول د ملائکو دے په خپل منځ کې چې ساده دنا غسته کیږي نو دا به سوکړي نیکان د نیکانو زیته به وړي که د بدانو زیتا هغه ملائک به وړي چې هغه عذاب ولدي او که هغه ملائک به وړي چې هغه رحمت والدي دویم دا چې ناس خلق یو بل ته وایي الګ بدمه چلے سي دم په واچي څوک نشي چې دم په واچي نو دم پسې بغیر مولا وګوري چې دم په واچي بل دا مړی چې دی لامړ نه دی او د باندې سختی شروع شي نو دی وایي څوک شته چې دم اچون کې ما باندې دم واچي وظن انه الفراق فلا صدق ولا صلى نو خبره فلا صدق دا نه تصدیق کړل او نه مونږ کړل ولكن كذب وتولى لیکن تکذیب کړل او مخیاړه ولې ثم ذهب الى علي يتمتع بیا لاړ دی خپل حالت په تکبر کې دا سي حال کې د روان دی تکبر کوي اولالک فاولانو هلاکت استغفارن بیا هلاکت نو هلاکت استغفارن بیا هلاکت یحسب الانسان ایترک سودا آیا ګمان کوي انسان دا چې پرې به خودشي د دغه سي بیکاره علم یکون نطفه من منی یمنا آیا نو ته نطفه د منی چې هغه ول کېدا ثم کان خلقتا بیا شدا علقه فخلق فسوانو پیدا کړي برابر کې انسان وجعل منه زوجين ذکر او انسان نو وی ګرځاو د دنا جوړي نارینا او زنانا الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى آیا نه دی الله قادر په دې باندې چې ژوند کې و مړول لرا بلا ولې نه دی الله قادر دی سورۃ ممتازو په قدرت د الله په جمع کولو د اډو کو په جمع کولو د انوار او د سپومۍ په جمع کولو د قران کریم دانګه مخونه اقسام د وجوه یو مخونه دي تر او تازه دي او یو مخونه دي باصره دي دانګه وخت د موت د انسان د تذکرہ سورۃ الدهر سورۃ الانسان وتم وی مخ کې مدنی صورت ته نازل شه ده رستو د سورۃ رحمان نا اتنوی صورت ته مخ کې خلق د انسان په آخر کې ذکر کا نو دلته کې په اول کې ذکر کوي پیدائش د انسان مخ کې بشارت او مختصر نو دلته کې تفصیلا ذکر کوي داود صورت اثبات د قیامت په تمثيل سره په صورت کې با اثبات د قیامت ذکر کئی نعام اخرویہ به ذکر کئی او زجر باور کئی بحب الدنیا او آخر کې ترغیب قرآن کریم تا حل اتال انسان حین من الدهر حل آیا راغل لیکن راغل نو اصله یا راغل یا حل په معنا د قد باندې یقینا راغل په انسان باندې حین داسی او دور زمانات زمانونا لم یکن شیء مذکورا چې نو دی پای کې اسم به مسما خاص انا خلقنا الانسان یقینا پیدا کړل موږ انسان من نطفه د نطفه نام شاجن غړي وړینا نبتلی چې موږ ازمیو دلرا په جاننا او سمیان بصیرو غزول موږ دلرا اوریدون کې لیدون کې انا هدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا موږ لار خود لدتا هدینا السبیل اما شاکرا یا بده شکر کوونکې یا بده کفر کوونکې کم طرف ته اوړي دي ان اتنا للکافرین یقینا موږ تیار کړل کافرانو لپاره سلاسل زنجیرون دی اغلال توقون دی وسائرنا جہنم دے ان الابرار یشربون من کاسن یقینا نیکان خلق سکیبا یشربون من کاسن کاسی ډکه د شرابو مزاجوا کافورا چې ګډون به د هغه سره د کافور دا دانه چې د دې زمانه د کافور دی د غزاری
عین نه دا یو چینه ده، کافورو یو چینه ده، یشربو بها عباد الله چس کی بداغینا بندگان د الله یفجرون تفجیرا چې جاری کړي به الله غیر را په جاری کولو سره جاری کوي به الله یوفونا بالنظر پورا کون کی دا خلق پورا کوي خپل نظر لرا و یخافون او یریږي دا ورځنا کان شر مستطیرا چې دا غي شر ډېر خور ور و یطعمون الطعام او خوراک خوري دي یطعمون الطعام خوري خلق باندې خوراکونه علی حبه سره د مين خپل د مال سره مسکینان په مسکینانو باندې په یتیمانو باندې او په قیدیانو باندې انما نطعمکم لوجه الله یقینا منګه خوراک خورو پتاو سباندې لوجه الله دا الله د رضا لپاره لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نو واړو موږ تاسو نه په دې باندې سبدلا او نه شکریا ان نخاف من ربنا یقین موږ یریو د خپل ربنا د خپل رب د عذاب نه دا ورځي ابوسن قمطری را چې سخت دا نډیره سخته فوقع الله شر ذلك اليوم نالا بشکل دی لاره د شر د غورزینا ولا قام نظرته و سرورا ملاقیه بدی لقاهم نظرتن نال الله با مقامخ کیږي دی سرا لقاهم نظرتن پداسې حال کې چې دیبا تر تازه و سرورا خوشاله وي وجزام بما صبروا ادا بدلو کې الله تعالی په سبدا چې کوم صبر کړي جنتون او حرینا او ریخم بي متقین فیها ټیک به والي پاغه باندې تختونو باندې لا يرون فيها شمس ولا زمهرير نبيني پای کې انور او نک یخنی نو پکې نوري نو پکې یخنی ودانیتن علیهم ظلالها نو نب گرمی او نب یخنی ودانیتن علیهم ظلالها او کتبی پدی باندې سوری داغي وذلت قطوفا او کتبی غنچکونه داغي رحکت کې دو سرا ويطاف عليهم بآنیتن او چکری ولګي پدی باندې بآنیت من فضه په لوخو داغي سپینو زرو واقوابینو کوبونه وای کان قوارینا دابې د شیشه سپین زردی خو د شیشه دی جوړ کړل قوارینا من فضه دا شیشه به د سپینو زرو قدروا تقدیرا جوړ کړی الله دې نه پانداز کړی دې نه پانداز کول سره ويسقون فيها كاسا او ويسقون فيها او سکول کیږي با پدی باندې ډکی پا کاسې د شرابو کان مزاج زنجبیلا چیبم ملاوت دا سره د زنجبیلو عینن دا چینی دی چینا دا فیات سما سلسبیلا سون دی زنجبیل سون نو عینن دا او چینا دا فیات سما سلسبیلا چې په انمه خو د کی سلسبیل ويطوف علیهم ولدان مخلدون او چکری ولګي پدی باندې واړه چې هغه همیشه واړی اذا رایتم حسبتم لولا منصورا کله چې باندې تدیلران ګمان وکي پدی باندې چې دا هم ملغلری دی خوري وره و اذا رایتم سم ورای ذا رایت سم رایتا او کله چې وینې ته سم رایتا نو وینې دغه ځکه نایمن نعمتنا و ملکن کبیرا او با ملکن کبیرا بادشاہی لوی با اووینه عالیهم ثياب سندس خضرا یبا پدی باندې کپڑے د ریخمو شنه واستبرق او نری ریخم واستبرق او غټ ریخم وحلوا ساور من فضه او چکری بلګي پدی باندې وحلوا ساور او اچولې کېږي به دیتا کنگن باوگان بنگړي من فضه د سپینو زرو وسقام ربهم شرابا طهورا اوس کوي په دې ما رب د دې او بو پاکي ان هذا كان لكم جزاء یقینا دا تاسو لپاره بدلا وکانه سایکم مشکورا تاسو بدلا تاسو کوشش دې قبول شوه ان نحن نزلنا عليك القرآن یقینا موږ نازل کړل تا ته قرآن ترتیلا تنزیلا پنازل ول سرا فاصبر لحکم ربک ان تو صبر کو د خپل رب حکم تا ولا تو تمن ما سمنو کفورا خبر ممنا ولا تو تمنهم تابعداري مکو خبر ممنا د دین دا چا ګناګار دی کافر واذکر اسم ربک رتواسیلا او یادوا نم د خپل رب سبا او بیگا خلق ته بیان کوا نو توحید بیانوا سبا بیگا ومن الليل دشبی فسجد لون سیدکو اللہ تا وسبحو تسبیح بیانو دا اللہ شپا اگدا انها اولا يحبون العاجلہ یقینا دا خلق فخی دنیا لرا ویزرون ورام یومن ثقیلا پریدی خپل شاتا درنورز
نحنو خلقناهم منګه پیدا کړی دي خلق را شددنا اسرهم او مضبوط کړی منګه بندونه د دي و اذا شئنا بدلنا سالم تبدیلا کړ چې واړو منګه هلاک بګودي را پالا کول سره او را بولو په مثل د دی باندې په بدلولو سره دا به هلاک کو او نور براولو ان هذه تذکرہ یقینا دا هو د واعظ و نصیحت پند ده فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا نو سوچ واړي او دین سی خپل رب تلار وما تشاؤون الا یشاء الله او نغواړي تاسو مگر اچ واړي الله ان الله کان علیما خبیرا یقینا الله دې په حکمت والا یدخلوا من یشاء فی رحمته داخلی والا سوچ اوغاړي په خپل رحمت کې والظالمین اعد لهم عذابا الیما او تیار کړل الله د ظالمانو لپاره عذاب درناک سورت ممتازو په ابتدا د خلق انسان سورت ممتازو په صفات د مؤمنانو انعامات د جنت او ذکر د دوو چینو چې یو کافور دی او یو سلسبیل دی سورت مرسلات مکی سورت ته درې ارشم ده رستو د سورت همزینا اثبات د قیامت سورت مخ کې سورت کې اثبات د قیامتو نو دلته کې شواهد پیش کړي دارنګه مخ کې سورت کې د منکرینو ذکرو نو دلته کې قباحتونه داغي ذکر کړي مخ کې د متقیانو بدلې وي جزاګانې وی لس نو دلته کې د منکرینو د پاره لس پیری وی ویلن ویلن هلاکت ته هلاکت د دغه منکرینو د پاره داود صورت وی اثبات د قیامت په دلایلو صورت کې د منکرینو د پاره لس پیری وی هلاکت ته او قباحتونه د مشرکانو په ذکر کوي اولنا شواهد دي والمرسلات عرفن گوادی اغا ملائک چاغا را لگلے شیدی پا معروف کار باندے یا هواگانی دی هواگانی گوادی چی پری خودل شیدی پر لپسے پا نرمی سرا فلا صفات آسفان بیا سختی کئی پا سختی الوزول گئی پا الوزول سرا یا سختی کئی درو د کافرانو سرا سختی کول والناشرات نشرن او نرمی کئی درو د مومنانو سرا پا نرمی کولو سرا ملائکو صفت شی فالفارقات فرقا نو جدا کون کی حق او باطل لرا حق او باطل دیوبل نه جدا کئی یا که هواگانی شي نو الوزول کئی پا الوزول سرا نو بیا خورول کئی اغا وریز خوری نو بیا کل جدا کئی فالملقیات ذکرہ نو راوڑی ملائک وحی پیغمبر تا یا ملقیات ذکرہ هواگانی شي نو را غرزون کی دی باران ساس کو لرا عذرن او نذرا د پار د ختمولو د عذر او یاد ير ور کولو د پارا انما توعدون لواقع دا ټول گواہی په دې باندې چې تاسو سره کومه کولېږي خامخا واقع کې دن کې ده فایزن نجوم تو میست کله چې ستوري بوران کړي شي بینور بشي وایزن نفو وایز السماء فرجت او کله چې اسمان بکولاو شي وایز الجبال نصفت او کله چې غرونه بوال وزول شي وایز الرسل قتت او کله چې رسولان بنا جمع کړي شي لیای یوم اجرت د کم یو خبره د پاره دا هر څه کارونه رست شوی دي لیوم الفصل هغه ورځ د فیصله تا وما ادراک ما یوم الفصل او خبر درکې تعالی صداو ورځ د فیصله ویل یوم یذل المکذبین هلاکت په دورز باندې د پاره د مکذبینو عالم نو لیک الاولین آیا ندی هلاکړي موږ اولن ولرا منذبهم الاخرین بیا نذبهم الاخرین بیا ورپسې کو پدې پسې نور لرا کذالک نفعل بالمجرمین دارنګه کو منګه د مجرمانو سره دا کار ویل یوم یذل المکذبین نو هلاکت په دور باندې پاره د مکذبین عالم نخلوکم من ماء مهین انه پیدا کړی موږ تاسو دا او بوس پکونا فجعلناه فی قرار مکین نو ګرځولې موږ دا او په ځای مضبوط کې الی قدر معلوم دی اندازې معلومه پورې په قدرنا موږ اندازه کړل نو موږ سمره کونی اندازه کون کیو نو هلاکت په دور د بعد د مکذبین عالم نجایل ارض کی فاتا آیا نه ګرځولې موږ اسمکه راجم کون کی احیا و امواتا ژوندول را مړول را وجعلنا فيها رواسيا اي خودي موږ په دې باندې درانه غټ غټ دنګ غرونا واسقیناکم مان فراتا سکول موږ تاسو باندې او بو خوږي ویلو یوم یذل المکذبین هلاکت په دولت باندې د پاره د مکذبینو ان تلقوا الی ما کنتم به تکذبون لاړ شي زئی هغه ته چې تاسو په باندې تکذیب کوون کی وای
ان طریقو لار شي الی ظل او سوري تاسي سلاسی شعاب چاغه درې سانګ والا هغه سوري تلار شي چاغه درې خاخون والا دي نو درې خاخون والا سوره چې نه بیا سوره نه لا ذلیل ولا یغنی من اللهب چې نبا سوري او نبا فائدہ ورکی نبا سره بچکی د شغلونا ان ترمی بشررن کالقصر یقینا دا جهنم ور چي ده دا با گزاری بصر لراس کروټو لرا پشان د بنگلو کان نو جمالتن سوپرا گویا کې دا اسون دی زیړ اسون دی بے مهارا دا او خان دی بے مهارا کانه جمالتن سوپرا گویا کې دا او خان دی زیړ او خان دی بے مهارا جمل جمالات جمالات ویل یومئذ للمکذبین هلاکت په دور باندې د پاره د مکذبینو هاذا یوم لا ينطقون دا ورځ داسې چې داخله به خبرې نشي کولای ولا یوزن لهم او ایجاد بنور کولای کیږي دیتا چې دی خپل عذر پیش کی ویل یومئذ للمکذبین هلاکت په دور باندې د پاره د مکذبینو هاذا یوم الفصل دا ورځ د فیصله دا جمعناکم مگر جمع کړي راجو وکو تاسو لرا ول اولین مخکینو خلق لرا فین کان لکم کید فکیدون کئی استاز دپارا سے چلول نو چلولو کئی زما خلاف کے نو علاقت په دور باندې پار د مکذبین ان المتقین فی ظلال و عیون یقینا متقیان خلق دی پسور کی وای پچینو کی وای او فواکه مما یشتهون او په میوه کی وای هغه چې داخله به غواړي کلو واشربو خورای او اسکی هانیان په خوشاله باندې په سبب دای تاسو کوم عمل کاو ان کذالک نجل المحسنین دارنګ بدلور کوم غنی کو کار لروي یوم یذل المکذبین حرکت په دور باندې پار د مکذبینو کلو و تمتعوا قلیلا خوری او فائدې حاصلوي لګي انکم مجرمون یقینا تاسو یې مجرمان ویل یوم یذل المکذبین هلاکت په دور باندې د پاره د مکذبینو و اذا قیل لهم اركعوا لا يركعون کله چې ویل کې دي تعالی کا رکوع کوي سره د رکوع کوون کو نه ویل یوم یذل المکذبین نو هلاکت په دور باندې د پاره د مکذبینو فبأي حديث بعد يؤمنون نو په کومه خبره باندې رستو د الله د خبرې نه مداخله ایمان راوړي صورت کې لس پیریوي ویلون هیبت د ور ذکر کا او شواهد په قیامت باندې صورت نبا مکی صورت اتیم د رستو د صورت معارج نا مخ کې وی فصل درې پیریوي نو دلته کې خبره به ذکر کوي د هغه سوچ هغه اشتراک واړي فصل تقاضا د اشتراک کوي نو دلته هغه شونه ذکر کوي چې باندې کې اشتراک ده داود صورت بئی زجر منکرین د باستا او نفی د شفیع قهری به پیش کوي صورت کې لس نعمتونه دي چې دا به ختم شي چې پای کې بادشاہ او غدا ټول به کې برابر دي دلیل په باس او زجر منکرین تا او تخفیف اخروی بی او بشارت تفصیلی صورت تا صورت عما یتساءلون وی عما وتم وی صورت تساؤل وتم وی او صورت موثرات وتم وی عما ان عن ما یتساءلون د سبب بارکه داخله د یوبل تبوسونه کوي ان النبی العظیم دا غټ خبر مبارکه الذی هم فی مختلفون هغه چې داخله پای کې اختلاف کوون کی دي کلا چې دا اختلاف نه دی پکار سیالمون زرچ دي ته پته ولګي ثم کلا سیالمون بیا اختلاف نه دی پکار زرچ دي ته پته ولګي علم نجال الارض مهادا عین د غزولی منګه زمکا بچاونا والجبال او تادا غرنا میخونا وخلقناکم ازواجا پیدا کړی منګه تاسو جوړې وجعلنا نومکم سباتا او غزولی منګه خوب تاسو د پاره د آرام وجعلنا الليل لباسا او غزولی منګه شپه د پاره د آرام وجعلنا النهار معاشا او غزولی منګه ورځ د معاش د پاره وبنینا فوقکم او جوړ کړي موږ تاسو لپاسه سبان شداد او اسمانونه سخت وجعلنا سراجا وهاجا او غزول موږ دیوا رانا نور ډیر رانا والا وانزلنا من الموسرات مان سجاجا نازل کړي راورولي موږ درې وریزونه وبو راوریدون کی لنخرجا به حب و نباتا د لپاره چې راو بس موږ د دې پزری باندې دانی او غاغانی وجناتن الفافا باغونه غن ان يوم الفصل کان میقاتا دا ټول نعمتونو د ټول نعمتونو کې بادشاہ او غدا په کې شریکو نو دا ټول به ختم شي ان یوم الفصل کان میقات یقینا ورځ د فیصله دا وخت دی مقرر یو وخت دی الله په نظام الله ته معلوم دی
یوم ینفخ فی الصور پاورز باندې چې پوکواله شي پشپېلې کې فتاتون افواجان راځي بتا سو ډلې وفتحت السماء فكانت ابوابا کلاو بشي اسمانونه نشي به دروازې وسيرت الجبال فكانت سرابا او غرونه دي نو دا روان بشي غرونه نشي به دا ورکا ان جهنم كانت مرصادا یقینا جهنم دا د زید انتظار جهنم په انتظار کې د زید انتظار ده لطاغین دا پار سرکشانو معابن کانا بھئی لابسین فی احقابا اسی و پدے کے ډیر زمانہ بھئی حقب او احقاب یو حقب وی داتیا اوکالوی لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا نبسگی پدے کے نا بردن یخنی ولا شرابا او نا دسکو سامان سکل بپکی نئی الا حمیما یعنی یخی اوبو دا بنسکی سکی الا حمیمن مگر گرمی او ببئی وغساقن او وینزی بئی جزا وفاقا دا بدل پورا ددید عمل سرا انهم كانوا لا يرجون حسابا یقین دیچو دی امید نلرو د حساب وکذو بیااتنا کذابا او تکذیب کو آیات نظمغه پدرو تکذیب کولو سرا وکل شینا سینا کتاب هر شیرا ګرکړه منګه پلیکلو سرا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا نو اوسګی فذوقوا نو اوسګی فلن نزيدكم نو چری نزیادکم استاسر مگر عذاب ان للمتقین مفازا بشارت یقینا متقیان خلق د پاره کامیابی دا او حدائق باغون دیوان ابن انګور بئی وکوایبات رابا او پیغله به همزوله وکاسن دیها او کاسیډه کې د شرابو لا اسمعون فيها لغو ولا کذابا نبا اوریدی پدې کې به د خبر او نه دروغ ک جزاء من ربک دا بدل وې استاد رب د طرفنا چې ور کوي به حسابا عطاء حسابا یا ور کوي جزاء من ربک عطاء حسابا عطا دا ور کړی ډیر زیات یا ورکی به په حساب باندې رب د حساب وکو نو جنت ته بوتو نو انعامات وی ورلا رب السماوات والارض رب دې د اسمانو د زمکه و ما بینهما چې بمې د دې کې رحمان ذات په لا یملکون منه خطابا نبا اختیار نه لري دی لا یملکون منه خطابا اختیار بن لري دی د الله سره د خبرو کولو یوم یقوم الروح والملائکۃ فارضمان چې وبدري جبرئیل علیہ السلام ملائکه صف لا تکلمون خبر بنشی کوله الا منازن له مگر چاله چې الله ولا اجازت ورکو رحمان ذات اغل اجازت ورکو وقال ثوابا وی بده حق خبره ذالک اليوم الحق دا ورځ د حق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا سوچ غواړي ودین سی خپل رب ته ټیکانا ان انذرناکم عذابا قریبا یقین موږ ير درکو تاسو له عذاب نږدې نه یوم ینظر المرء پاورز باندې ګوري به انسان اینه به انسان ما قدمت یداوا چې مخکې لاسونو د او یقول کافر بوي یا لیتنی كنت ترابا هاي افسوس ته ما باندې شوي خاوري سورت کې انعامات عشرو سورت کې بشارت مخصوصه او تمنا د کافر چې كنت ترابا سورت نازعات مکی سورت ته یو اتیم دے رستو د صورت نبانا مخ کے زجر و منکرین د باستا نو دلتا کے تخویف ورکی پا واقعہ د فرعون دارنگی مخ کے صورت کے تخویف و بشارتو نو دلتا دو قسم د خلق ذکر کئی صورت کے اثبات د قیامت بئی سرہ د تخویف دنیاوینا پا صورت کے اثبات د قیامت بکئی اول نه شواهد دی او بیا تخفیف دنیوی و پیشکی په حال د فرعونیانو او بیا زجر ورکی په یسالون کسرا والنازعات غرقا گوادی او ملائک چې هغه روح اخلي د کافرانو په سختۍ والناشطات نشطا او روح اخلي د مؤمنانو په نرمۍ خوشحالۍ والسابحات سبحا او گوادی هغه ملائک چې هغه روانيږي د الله حکم ته پروانې دو فالسابقات سبقا وړاندې کېږي حکم د الله ته په مخ کې کېدو فالمدبرات امر نو تدبیر کوونکی د کار د الله د طرف نه کار چې وته او ویلې شي ناغه کوي دا ټول گوادی په دې باندې چې لتبع سنن ولتحاسبن تاسو باندې راپورته کولای کېږي حساب وکېږي په اورز باندې چې وجقول شي ترجف الراجفه چې او بجلقېږي یو جلقېدون کې شي تدبو هر رادفه او را بشي ورپسې بشي پای پسې بلجلق قلوب یوم یذ واجفه
زړه به په دغه ورځ باندې واجفه او تر به په دړکن کې به په یره کې به ابصارها خاشعه نظرونه دی به ښکته یقولون وی بدی اینا لمردودون فی الحافره آیا واپس بکړې شو موږ مخکینی حالت ته ایذا کنا عظاما نخرا آیا ایذا کنا کله چې شو موږ اډو کې زاړه زاړه قالون دا خلک وی تلک اذن کرتون خاسره دا واپسی دا اذن کرتون خاسره دا واپسی دا او توانی دا فینما هی زجرۃ واحده یقینا دا خو به یو جړه دا خو یو شپېلې دا چې کله شپېلې واله شي نو فیضام بالساهره داخله اچانک داخله به په صفا میدان کې حالاتا کا حدیث موسی راغل تا دا خبر د موسی علیہ السلام اذنا داو ربو بالوادی المقدس طوا کله چې आवाज کو هغه ته رب داغه پاغه وادي مقدس کې چې طوا دا اذهب الى فرعون لاړ فرعون ته یقینا سرکش شوی دی فقل هل لك لان تزکا نو تو آیا ستار رغبت شته چې تیری ځان پاک کې وادي کا زبتا تلارو خیم سارب طرف ته فتحشان تو بو یریږي خوشوب د پکې راشي فاراو الایت الکبرى نو خدوا غتا غټي نخه فکذبوا آسان هغه تکذیب کو نافرمانی وکړه سمات برن بیا شاکړه یسا منډي والے فحشر فنادا نو خلق راجم کړه ناواز وته کو فقال نبي انا ربكم الاعلى زستاس اعلى رب ما فاخذه الله نكال الاخره والاولى على راوني واغلر په عبرتناک سزا د اخرت او د دنیا ان فی ذلک یقینا پدې کې خامخا عبرت د اچا پر چیریږي د الله نه انتم اشد خلقنا من السماء بناها آیا تاسو سخی د پیدائش په اعتبار باندې چې یا اسمان چې موږ جوړ کړل رفع سمکا فسواها نو اوچت کړي دي چت داغې نو برابر کړي دي واغت شلیلها واخرج زوحاها او تیار کړي د شپه داغې او راويستل دي ساخ داغې رڼا کړي دي والارض بعد ذلك دها ازمکا سر د دینه لا غړ والله بعد مخکې مونږ ویلو تعقیب ذکری د پاره والارض بعد ذلك انداهم ماورا چې الله غړ والله یادا والارض بعد په معنا د مع باندې والارض مع ذلك دها الله ازمکا سر د دینه الله غړ والله اخرج منا ماها الله راوستلی د دینه او بد دی او ورشوګانی د دین والجبال ارساها او غرنا الله را اخودی په دې باندې متعلقم ولانامکم ساسو پیدا پاره دو ساسو سرو د پیدا پاره پیسا جات طامت الکبرى نو کله چراشی غټ آفت غټ hebat براشی نو سړی با چاړه کی نو طامد طم بکی یوم یتذکر الانسان پاورز باندې پنباغلی انسان ماسا یوم یتذکر الانسان پاورز باندې یادې مې انسان اچ کم سے کړلی کم سے کوشش کړل وابرزت الجحیم او کار بغړې شي جانم دا چا پر چینه فاما من توغا نا چا چې سرکشي کړل واسر حیات دنیا او غره کړل ژوند دنیوي فإن الجحیم هي المأوا یقینا جهنم جهیم هغه ټکانه ده واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى او هغه سوچ ویره خپل رب ته د ودریدونه ونهى النفس او نفس خپل نفس منع کو د خواهشاتونه فإن الجنة هي المأوى یقینا جنت ټکانه ده غدا يسألونك عن الساعة ايان مرساها تپوس کې استانا عن الساعة د قیامت مبارکي ايان مرساها چې کله وی واقع کېدل ده قیامت بارے تپوسونه کوي فيما انت من ذکرها ته کم ځکه داغه د یاداش نه کم ځکه د استاس علم داغه د یاداش ان الى ربک منتهاها یقینا ستاربتا انتها داغه دا انما انت منذر من یخشاها یقینا ته ير ور کونکه داس دا غچا چې یریږي د قیامت نه کانو یوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها گویا کی دی او ویني د ورځ لرا لم يلبسوا چې نو پاتې شوی دی په دنیا کې الا عشیتن مگر یو مازیګر او زوحاها یم یو وخت د ساخ په مقدار د مازیګر صورت کې شهادت مخصوصه په قیامت باندې دانګ ذکر د طامت الکبرى صورت عبس مکی صورت ته نازل شه د رستو د صورت نجم نا سلی رشتم ده په نزول کې مخ کے دلائل مختصرو نو دلته کې لگ تفصیل سره ذکر کئ مخ کے طامه ذکر کا نو دلته کې صاحب ذکر کئ داود صورت بئی الفرار فيما بينهم الفرار بينهم يوم القيامه تیختا د دې د قیامت پرز د یو بلنا داود خلاصه د صورت
اولنا تذکرہ صفت د پیغمبر ذکر کئی، بیا تبلیغ کے تیزی پاسا دا مسئلہ ورسوا او زجر ورکی آغا خلقو تا چاغا منکرین دی او بیا لس دلائل و پیش کئی. سورت تا سورت الصاخہ، سورت اعما او سورت السفر و تموئی. آبسا و تولا، آبسا خپشو و تولا مخیواڑو، یو مانا پیغمبر، خپشو پیغمبر او مخیواڑو، انجاو الاما پراتلو دا یو اڑن صحابی. یا دادا قاضی آیاز وی چې دا ضمیر دا عبسا و تولا دا راجے دے او کافر تا چې پیغمبر سره ناسو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا دعوت ورکاو، آغی دا مخینا خبر وکولا چې دا لرکا چې منگ راشو. نو وقت داسیو چې خلق نور نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره لگیا دے، نو پدے کې دا صحابی راغے، نو آل تکی آغا سڑے خپشو، آبسو تولا مخی خڑشو، خپشو او مخی واڑو و تولا مخی واڑو. انجاو الاما پراتلو دے اڑن صحابی وما ادریکا لعلو یزکا. اللہ پیغمبر تو تعالی سے خبر در کئی شاید چی دے پاک شی، دا خودے کافر دے سپاکی گی. مطلب دا کم سڑے چی بے طلب دے آغا پسی مور پسی کی گا، کم چی طلبگار دے آغا طرف تا توجہ کا. او یذکر یا بدے پن واغلی فتن پاو ذکرانو پیدبور کی دلب پانا. اما من استغنا برالا سڑے چاغا زان مستغنی گنی فانتا لہو تصدان تا آغا طرف تا توجہ کے یا تا آغا پس لگے دلے تا آغا تا محقیقی گے. وما علیکا اللہ یزکا تابعی لازم ندی چاغا دی پاک چی. اللہ یزکا دے پاک ولی نشو، اللہ تابعی لازم ندی. واما من جاک یسا آغا سڑے چی رازی تا چی منڈی وئی وو یخشا آغا یریگی دا اللہ نا فانتا آنو تلہانو تدا آغا نزان بے پرواکے. کلا چری دا سنہ دا پکار انہا تذکرہ یقینا دا قرآن دا سورتنا دا پن واز و نصیحت تے. فمن شاہ ذکرن سوچ غاڑی وادخلی واز و نصیحت فی صوف مکرمہ پاغ سیپو عزت مندو کے مرفوعاتن اچتو کے متحرہ پاکو کے بیائی دی سفرتن پا لاسنو دلیکن کے ملائکو کے کرام بررا چاغا عزت مندی او نیک دی. قتل الانسان ہلاک دیشی ہلاکت تی انسان دا پارا ما اکفرا سمرد نا شکری کرلا نا قدری کرلا. من ای شیء خلقا دسیشی نا دے پیدا کرے شے دے. من نطفتین دا نطفینا خلقو اللہ پیدا کرے دلرا فقدرنو پانداز کرے دے. ثم السبیل یسرانو بیا آسان کرلا دتا لار ددا. ثم ماتونو بیا بمڑکی اللہ دلرا فاقبرونو قبر تے بے رسی. یا ثم ماتو مخی چکم تیرشی دی نو مڑی کون فاقبرانو قبر تے ورسو. ثم ازا شان شرانو کلچ بیا لاو واری نو راپورت بے کی. کلا چری دا سنہ دا پکار لما یغزی ما امرا یقیناً تروس پورے نہ دے پورا کڑے دے انسان آغا چی اللہ کم حکم کر لے دتا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ پکار دی چی ادی گوری انسان الہ طعامی اقبل خوراکتا انا صوبنا الماء صبا یقین منگا راورول لی اوبو پر راورولو سرا. ثم شققنا الارض شقا بیا چول منگا مگا پا چولو سرا. فانبتنا فیا حبا راخی چولی منگا پدے کی دانے وعین بنو انگور وقز بنو ترکاریانی وزیتون و خونان ونخلن و کجورے وحدائق غلبا و باغون گن وفاکیاتا و ابا او میوی دی و ابا نو گیا گانے متاع لکم ولی انامکم ساسو پیدے دا پارا و ساسو سارو دا پیدے دا پارا. فیضا جاعت الصاخہ نو کل چی راشی آغا کڑاون کے آفت چی دا خلق و گوگون بکڑائی. یوم یفر المرء من اخیه پاورز ما تختیب انسان دا خپل رورنا و امی دا خپل مورنا و دا خپل پلارنا و صاحبتی دا خپل خزنا و بنی و دا خپل زوینا. لکل امرئ منهم یوم یزن شان یغنی لکل امرئ منهم دا ہر یو سڑی دا پار دا دینا پدا ورزمان یو حال بای چی دے بے پروا کڑی. وجوہ یوم یزن مسفراز مخون بای پدا ورزمان مسفرہ بای چی روخان بئی ضاحکتن خندیدن کی بئی مستبشرہ خوشحال بئی. ووجوہ یومئذن علیہا غبرہ او مخون بئی پدا غرزبان غبرہ پاغیبان گرد و غبار بئی. ترحقوا قطرہ پٹکڑے بئی آغلر توروانی. اولائکہ هم الکفرۃ الفجرہ دا کسان دی پاجران کافران. سورت ذکر و سورت کے وہ تربیت دا انسان دانگی واقعہ دا آما لفظ
د قیامت نوم په ساخې سره او فرار د یو بلنا. سورۃ التکویر مکی سورت ته وم نمبر ده رستو د سورۃ لهب نا مخکې زجر منکر د قیامت تا، نو دلته کې زجر ده منکر د کتاب او د رسول تا. داود د سورۃ بیم ملاقات د انسان د خپل عمل سره. سورت کې 12 احوال د قیامت ذکر کړي، بیا شواهد به پیش کړي په صداقت د الله په صداقت د کتاب او د رسول، او بیا زجر به منکرین تا. سورت تا سورت تکویر و تموی، سورت کویرت و تموی، اذا الشمس کویرت و تموی. اذا الشمس کویرت کله چې انور برا اونغختې شي، کور رانغختو ته وایي. فقه کې مسله راځي کور عمامه د پټکی ول، پټکی خلک تاو کی ول جوړ شي. اذا الشمس کویرت کله چې انور لب ول ورکړې شي، نور بارا اونغختې شي. و اذا النجوم انکدرت او کله چې ستوري با خړ کړې شي. و اذا الجبال سيرت او کله چې غرونه روان کړې شي. و اذا الاشار عطلت او کله چې د لسم میاشتو بلار بوخبه دغه سي پرې خو دي شي. و اذا الوحوش حشرت او کله چې زنګلي زناور با راجم کړې شي، یا حشرت به معنا مړ کړې شي. زنګلي زناور د یو بل د خلقونه تختی او په دغه ورځ باندې تختی بنا نږدې براشي، او یاد ده چې زنګلي زناور دا به مړ کړې شي. و اذا البحار سجرت او کله چې دریابونه با ډکړې شي، ډک بکړې شي، یا سجرت معنا ور به ولګولې شي، ور به بل شي. و اذا النفوس زوجت او کله چې نفسونه یعنی روح او بدن د یو بل سره میلاو کړې شي. وس روح جدا ده بدن جدا ده، چې کله سره مړ شو روح جدا بدن جدا، تعلق یې د یو بل سره. هغه ته ځاله مستقل یو ژوند وای، حیات برزخی وته وای. و اذا النفوس زوجت نو چې کله قیامت شي نو روح براشي په دغه بدن کې بننوزي. و اذا الموءودة سئلت او کله چې ژوندې خفي کړې شي نه وته پوسو کړې شي، بیا یې ذنبن قتلت چې په کوم ګناه باندې دا قتل کړې شي وا، او دا چې ژوندې خفي کړې شي و دا وړو کې معصومه دا ولې ستا ګناه سو ولې وجنې. و اذا الصحف نشرت او کله چې صحیفه با کولاو کړی شي، اعمال نامې و کولاو شي. و اذا السماء کشطت او کله چې اسمان نه پوستکه به وېستې شي. و اذا الجحیم سعرت او کله چې جهنم به تیز کړی شي. و اذا الجنت ازلفت او کله چې جنت باندې نږدې کړی شي. عالمت نفس ما حضرت پته به ولګي هر یو نفس ته هغه چې د کم حاضر کړلی. فلا نو خبر دا سیندا لکه څنګه چې خلکو خیال لې اقسمو بالخنس گواه اغستوري چا پټي په دوروزه الجوار روان دي پاسمان کې په خپل مخ باندې، الکنس بیا کار کوي په خپل خپل ځای باندې. کله چې ماخام کې نور دا ستوري ماخام کې ستوري راخکار شي، نو چې ګورې د ورځې بیا پټ شي، نو دا چې ما سحر ته نږدې ګورې نو هغه اخر ته رسیدې مغرب ته رسیدلی، نو چې سحر یې ګورې نو بیا په مشرق کې، دا چې بیا ماښام یې ګورې نو بیا په مشرق کې هلته کې راښکاره شي، خپل خپل ځای باندې بیا راښکاره کېږي. واللیل اذا عسعس او شپه ګواه ده، اذا عسعس کله چې رامخکې شي، اذا عسعس یا کله چې شاکي، کله چې خوره شي. والصبح اذا تنفس او سهار چې کله ساه واخلي. انه لقول رسول کریم، یقینا دا خامخا خبر دی د عزتمن رسول، عزتمن استازي ذی قوت چې طاقت والا دی، عند ذی العرش مکین، د عرش والو سره مرتبه والا دی، مطاع تابعداري کولای کی، خبره منل کیږي، سما امین د غزګي امانت داروم دی. وما صاحبكم بمجنون، استاذ دا ملګری سلیمانه نه دی. وما ولقد رآه بالافق المبین، یقینا دلیدل دی جبرئیل علیہ السلام لرا. مخکې رسول کریم مراد جبرئیل علیہ السلام دل الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلو په افق ښکارا باندې په خپل اصلي شکل کې. وما هو الغیب بظنین، او نه استاذ دا پیغمبر استاذ دا ملګری په غیب باندې تهمتي، مطلب دا سوچ په د غیب خبره کې چې دا غیب دان دی نو دا په تهمت لګئی. دویما دا ظنین سره او یا د زواد سره، زواد او داد. نو دیز کې بعضی مفسرین ذکر کوي زواد او زوا دا دواړه یو بل ته نږدې دي په صوت کې، صفاتو کې لږ فرق پکې دی.
نو یو دا دی چې نه دی دا پیغمبر په غیب باندې بخل کوونکی دی، کوم خبره چې د الله طرف نه ورته وویلی شي نو هغه رسوي، او بل دا چې دی غیبدان نه دی، غیب باندې تهمتي نه دی. وما هو بقول شیطان الرجیم، او نه دا خبره د شیطان رټلی شوي. فاین تذابون، نو کم طرف ته تاسو ځئ. ان هو الا ذکر للعالمین، نه دا مگر پندې د پاره د عالم. لمن شاء منکم ان یستقیم، دا چا د پاره چې غواړي چې هغه د استدلال اختیار کړي. او ما تشاؤون، نه غواړي تاسو الا یشاء الله مگر دا چې غواړي الله چې رب دې د ټول عالم. سورت کې احوال د باس بعد احوال د قیامت ذکر کړه 12 صفات د جبرئیل علیہ السلام، او آخر کې داوي چې هر شی په مشیت د الله دی. سورت انفطار، سورت انفطرت او سورت منفطره تم وی مکی سورت ته 2 ده په نزول کې رستو د سورت نازعات نا. مخکې سورت کې وی تفصیل د قیامت، نو دلته کې داغه تلخیص کړي، مختصر سلور احوال ذکر کړي. دارنګه مخکې سورت کې اتم کې وی و اذل موعوده سئلت، نو دلته کې به وی و اذل قبور بعثرت. داود سورت بئی عالمت نفس ما قدمت و آخرت. خلاصه د سورت بئی اولنا قیامت، بیا زجر او بشارت او نفی د شفیع قهری. اذا السماء انفطرت، کله چې اسمان به اوچوي، اسمان به اوچوي دلته کې وای من نور زینه کې موید رستو راځي انشقت، نبی وی راتاو بشي. اذا السماء انفطرت، نو کله چې اسمان به اوچوي. و اذا الكواكب انتصرت، او کله چې ستوري با راود وړيږي. و اذا البحار فجرت، او کله چې دریابونه با روان کړي شي په مقدس مکه. و اذا القبور بعثرت، او کله چې قبرونو والا با راپورته کړي شي، راوچت بکړي شي. علمت نفس ما قدمت واخرت، نو پته به ولګي هر یو نفس ته چې مخکې لګلیا چې رسته پاتې کړلی، مخکې د خپل ځان نسلې غلیو څه کارونه کړیو، او رستو خلقو ته سپاتې کړیو. یا ایها الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم، چشی دوکه کړه ته پر رب عزتمن سره، رب عزتمن باندې ته چا دوکه کړه. وې دې کې سوال جواب دی، ابن کثیر ذکر کوي. نو دا الله په خپل باندې هغه ته د انسان ته خي چې ما یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ته په خپل رب باندې عزتمن رب باندې چا دوکه کړه. نو جواب دا دی غرنی کرمک، یا الله ستا کرم منګه دوکه کې واچولو، نو منګه لګیاو ګناهونه کول. نو ګناه سره کې الکه مکه ګناه، و اذا الله غفور الرحیم دی. وی الذي خلقك فسواك، الله غزاد ته چې پیدا کړی ته فسواک، نو برابر کړی دی اندامونستان. فعدلک، نو برابر کړی دی قد قامت ستا. فی ای صورت ما شاء رکب، نو په کوم صورت کې چې الله غوښته نته جوړ کړي. کلا داسې نه د پکار، غرور نه دی پکار. بل تو کذبون بدین، بلکې تاسو تکذیب کوئ د قیامت د ورځې. و ان علیکم لحافظین، یقینا تاسو باندې دي حفاظت کوونکي ملائک کرامن کاتبین، چې هغه لیکون کی دی عزتمند دی لیکون کی. یعلمون ما تفعلون، پویږي هغه پاسمای تاسو کوي. ان الابرار لفی نعیم، یقینا نیکان خلق به په نعمتونو کې. و ان الفجار لفی جهنم، یقینا فاجران وای په جهنم کې. یصلونها یوم الدین، داخلي کې باغیتا ورځ د قیامت. وما هم عنها بغائبین، او نبی دی داغینا غائبیدون کی. وما ادراک ما یوم الدین، څه خبر درکې تعالی څه لوی شان دی ورځ د جزا. ثم ما ادراک ما یوم الدین، بیا څه خبر درکې تعالی چې څه دی لوی شان د قیامت د ورځې د جزا د ورځې. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، په هغه ورځ باندې اختیار بنلري یو نفس د بل نفس لپاره د څه شي. والامر یومئذ لله، او اختیارات پر دا ورځ باندې صرف د الله لپاره دي. صورت ممتازو په غرور د انسان، صورت ممتازو په انعاماتو په انسان باندې، او صورت کې نفی د ملک د غیر، بل چا اختیار نشتی، رد شفاعت قهری. صورت متوففین، صورت تطفیف وتم وی شپږ اتیا د په نزول کې رستو د صورت عنکبوت نا. مخ کې صورت کې شپږم آیات کې وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. نو دلته کې وی په شپږشتم کې وی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
دارنګه مخکې اعمال د اعمال نامې تذکره وا نو دلته کې مقام د اعمال نامو خي داود صورت به ترغیب ال التوحید خلاصه د صورت به اولنا زجر ده آغا چالا چاغا حقیر شے اخلی او اعلی پریدی اعلی توحید دے سنت دے قرآن دے آغا پریدی او حقیر شے اخلی دنیا اخلی او بیا کتاب الابرار او کتاب الفجار تذکرہ بئی او داغی لس حالات ذکر گئی ویل للمطففین ہلاکت دے نقصان اچون کو دا پارا نقصان کئی الذین ازکتالوا علی الناس یستوفون دا کسان دی چې کلا دا تلل کئی دا خلقنا یستوفون پورا پورا اخلی علی الناس من الناس و اذا کالو وزنو او کله چې تول کئی ناپ کئی یا تول کئی اغیلا ور کئی یخسرون کمه پگی کئی الا یظن اولئک انهم مبعوثون نو دا د دې مرض دی علاج دغه دی چې قیامت باندې ایمان ولري نو دی بدینه بچی چې دې د بل نه اخلی نو پورا پورا اخلی او چې بل ورکی نو کم ورکی دغه سي د هر چا خبره ده کوملاشي ناغه چې لګیا ده په خپل باندې د بل نه غواړي نو دلیل غواړي چې په خپل روان دي نو بی دلیل روان دي اذا قالوا وزن يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم او لو يورزتا يوم يقوم الناس لرب العالمين باورز باندې ودریږي به خلق رب العالمین تا کلا یقینا یا کلا چرے دا سند پکار ردعیہ دا تطفیب نہ دے پکار ان کتاب الفجار لفی سجین یقینا اعمال نامے د فاجران وہی پسجین کے او یا یقینا خامخا اعمال نامے حقا کلا بمعنی حقا ان کتاب الفجار یقینا خامخا اعمال نامے د فاجران و پسجین کی وما ادراک ما سجین او خبر در کی تعالی سجین سے شے دیں کتاب مرقوم دا دفتر دے معارضہ کتاب وی دا ارواح د پارا دا یو دفتر دے دا یو زید چې پاغي کې بدائی سجین د سجن نماخوذ دے جیل توئی نو د اعمال نامه به ملتکی او روح به ملتکی کتاب مرقوم ویل یوم للمکذبین ہلاکت ہے پدور باندې د پاره د مکذبینو الذين یکذبون بیوم الدین آکسان دا کسان دي تکذیب کې د ورځ د قیامت و ما یکذب به الا کل معتد ناسیم او تکذیب نہ کئی مگر ہر هغه سړی چې د حد نه تجاوز کوونکې ګناهګار اذا تتلى علیهم آیاتنا اذا تتلى علیه آیاتنا کله چې لوسته کې په دمانه آیاتونه زمغه قال اساطیر الاولین دی وی دا قصیده پخانو کلا چری دا سند پکار برانا لا قلوبهم ما كانوا يكسبون بلکې څنګه راوستل په نو د دې باندې اوسه چې کم کسب وکاو کلا بیا و یقینا انهم کلا بمعنی حقا انهم یقینا دی چې عربیم یوم ذل لما حجوبون یقینا دی په د اورز باندې د خپل رب د ملاقات نه منئ د خپل رب ملاقات بنشي کولای ولی کله کافر دی نو کافر و ملاقات نشي کولای امام مالک رحمت الله علیه وی چې کافر نشي کولای نو مسلمان به کوي او مخکې سورۃ قیامت کې ذکر شو دویشتم کې او مخکې راغلی سورۃ یونس کې شپږشتم کې للذین احسنوا الحسنى وزیاده ال تذکرہ وا چې هغه دیدار د الله دی ثم انهم لصال الجحیم بیا یقینا دا جان کافران چې دي خامخا داخلي کې به جهنم تا ثم یقال هذا الذي كنتم به تكذبون بیا ویل کېږي با دا هغه سړي چې تاسو دې تکذیب کاو کلا یقینا ان کتاب الابرار یقینا دفتر د نیکانو اعمال نامے د نیکانو لفیس علیین دا بئی پا علیین کے وما ادراک ما علیون او تا سب دا علیون سی شے دے دا علیین و تموی علیون و تموی کتاب مرقوم دا کتاب دے محرزدہ یشہدہ المقربون نگاداشتی بکی حفاظت کی دے مقرب خلق مقرب ملائک ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خلق بھئی پنعمتونو کے الارائکی پتختونو بانی ینظرون گوری با تعرف فی وجوہم نظرت النعیم پیج نعمتو پا مخنو داغی کے تازگی دا نعمتونو یسقون من رحیق مختوم سکولے کی گی با پدی بانی خالص شراب دا من رحیق مختوم داغی خالص شرابونا محرزدہ
ختام و مسک او مهر داغي به د مشکو وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او پدې کې پکار دی چې مینه دیو کې مینه کون کی رغبت دیو کې رغبت کون کی عمل دیو کې دغه جنت تتل غواړي نو داغي مطابق عمل دیو کې و مزاجو من تسنیم او ملاوت به ګډون وای داغي سره د تسنیم چینه نه عین اندای و چینه دا یشرب بیا المقربون چې اسکی بعد دینه مقرب خلق ان الذين اجرموا یقینا کسان چې جرمونه کړي کانوا من الذين امنوا يضحكون دی مؤمنان پورې خندا به کولا و اذا مروا بهم تغامزون او کله چې ورته دل و پدی باندې نسترګي بیواله بعضی پکې نسترګي بوي دا خلق دیو ګور وته وي و اذن قلبون چا پسې حق پرستو پسې شونډه بوسه کوي سترګي پسې وایي اشاره وته کوي و اذن قلبوا الى اهل و اذن قلبوا الى اهل منقلبوا فكهين او کله چې دی به واپس کېدل خپل اهل ته نو واپس کېدل با خوشحالي کوونکی یا دروغ جوړونکی یا ټوغي کوونکی یا فقیهین معنی غمجن نو کله چې دی دا ګوري چې دا ګوره دا موحدان دا حق پرست دا وړي زیات شو نو واپس کیږي نو خپل کور ته نو دروغ جوړونکی سو وي داسې موته وي او سو وي داسې مو وي سو بس سو بلګیای دروغ بوي او سو وي غمجن کی هغه دا وړي زیات شو ها مخکې بدا یو درسو او وس خدا په بشمار درسونه شو کله بسوي کله بسوي و ازارهم قالوا ان هؤلاء لضالون کله چوي نه دي حق پرستو لرا نو دی وای دغه باطل پرست وای دا دی هغه گمراه و ما ارسلوا عليهم حافظين او نه لګل شوی دی په دی باندې نه دی مسلط کړی شوی دی په دی باندې حفاظت کوونکی فاليوم الذين امنوا نن ورځي قیامت پر ورځ باندې هغه سان چې ایمان راوړل کافرانو پورې خندا وکړي نال دغه به مؤمنانو پورې خندا کوي نو اوس به مؤمنان لګي کافرانو پورې خندا وکړي قیامت پر ورځ وای من زهیکه زهیکه وای علی الارائک پتختن ما ينظرون غریبا حال سوی بل کفار ما كانوا يفعلون چې یقینا بدلا ورکړی شو یا آیا بدلا ورکړی شو کافرانو لا اوس چې دی خلکو کول صورت ممتازو په زجر په تطفیف باندې کمی نقصان کول کون کو باندې صورت کې زجرو درین کلا بران علی قلوب ما كانوا یسبون زنگ پر اغل زنو باندې او سجین او علیین او عین تسنیم داغه تذکرہ وا سورۃ انشقاق انشقت وتم وی دریات یم سورۃ ته په نزول کې رستو د سورۃ انفطار نا مخ کې سورۃ کې ترغیب و ایمان تا نو دلته کې عمل صالح تا مخ کې صورت کې زجر او په انکار د قران نو دلته کې زجر دی په انکار عملی باندې دعوت صورت به ترغیب ال الاعمال الصالحه صورت کې خلاصه به اولنا قیامت بیا تخویف او زجر په انکار د قران او بیا بشارت به مؤمنانو ته اذا السماء انشقت کله چې اسمان به اوچوي نو کله چې اوچوي ټوکړي ټوکړي بشي نو راتاو بشي واذنت لربها وحقت اغوغي خودې دي د خپل رب حکم ته او لایق دي د شان سره غوغي خودل واذا الارض مدت او کله چې مکه براخ کو دي شي والقت ما فيها وتخلت او بغرزي هغه څه چې پدې کې دی او خالی بشي واذنت لربها وحقت او اغوغي خودې دیم د خپل رب حکم ته او لایق دي د شان سره غوغي خودل دا ټول اذا السماء انشقت نو د دې جزاء صدا وې جزاء دا فعلم المكذبون ضلالهم چې کله دا حال وشي نو مکذبین د خپل گمراهی معلوم شي او څوک وایي چې دای جزاء دادا یا ایها الانسان اے انسانا انک کادحون یقینا تو تکلیف تیرون کې الی ربک د خپل رب د ملاقات بونه د مرګ پورې کدهن تکلیف تیرول فملاقین ملاقات کېږي بو سره نو ملاقات کېږي به د الله سره یا ملاقات کېږي به د خپل عمل سره نو هغه عمل وکا چې سبا دې پکار راشي فاما من اوتیا کتابو نار او سوچ ورکړه شاغلا من نامه دا په خلاص دا باندې فسوف يحاسب حسابا يسيرا زردا چې حساب بسروشي حساب آسان وينقلب الى مسرورا واپس کیږي بعد خپل حال تاس خوشاله واما من اوتیا کتابو نو دلته حساب يسيرا مخکې موږ ځکه ویلو یو ځکه دا تیر شیو چې الله ته چې کړه د چا سره چې حساب د پاره سره پیش شو نو دې تبا شو نو آلته کې اعتراض راغی چې دلته حساب یسیرا څنګه شو نو آلته کې وایي
چې من نوقش فی الحساب فقد هلکا د چا سره چې مناقشه شروع شوه دا دی ولي کړلی نو دا دی ولي کړلی نو دا دی ولي کړلی تباه شو دی او دا چې دی نو دا خو صرف پیش کېدل دي راغلی حساب له وزه راغلی حساب له وزه ځه ستا حساب وشو ځه په مخه دی ښه جنت ته ځه نو حساب یسیر هغې ته وایي وینقلب الی اهله مسرورا واپس کیږي خپل حال ته خوشحاله واما من اوتی کتاب وا چاله چې ورکړی شه مالنامه داغه وراء ظهري رست د شانه فسوف يدعو صبورا دا نور تذلیل د پاره فسوف يدعو صبورا نظر د غواړي بدی هلاکتونه و استا سیرا داخلي بجانم تا انه کان فی علی مسرورا یقینا دیو په دنیا کې په خپل حال کې خوشحالي کوونکې انه ظن علی یحور یقینا د خیالو چې منګ با اون ګرځولې شو الله تا بلا ولنا ان ربه کان بی بصیرا یقینا رب د پدمای لیدونکې فلا اوسم بالشفقه نو خبر دا سینه دا یعنی انکار نه دی پکار د قیامت نه قسم شاید کوم شفق لرا هغه سرخی د اسمان یا سپینواله د اسمان ماخام نرستو اول کې سرخی بیا رستو سپینواله شي او بیا رستو تورواله پیراشي نو دا دواړو ته شفق وای واللیل وما وسق او شپه گوادا او هغه چې راجمه کوي دا شپه والقمر اذا تسغى په مې گوادا کله چې پوره شي سپومۍ وا اول کې ډېره نری وا رو غټېدا غټ کامله شوه څوارلسمې سپومۍ ته جوړه شوه او بیا د هغې نه وروسته بیا نری کېږي لترکبن طبقا عن طبق دا دومره کمال ته چې رسېدله سپومۍ دا څنګه په یو ځای رسېدله وایي نه لا لږه نو لترکبن طبقا عن طبق نو خامخا تاسو هم ورخېږئ یو طبقې نه وروستو بلې طبقې ته یو حالت نه وروستو بل حالت ته یو سیړی دا نور پسې بل سیړی فمالم لا یمنون سشید خلق لشی ایمان نه راوړي کله چې لوسته کی په دې باندې قران کریم نو دې سیدې نه کوي الله تا بلکې هغه کسان چې کفر کړي تکذیب کوي الله خپويږي والله اعلم ما یون الله خپو دې پاسمای داخله کې پزړه کې ساتي فبشرهم بعذاب الیم نو زیر ولول کده عذاب درناک الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړي عمل صالح کړي لهم اجر غیر ممنون دې لپاره اجر دې به انتها مخکې صورت کې تذکرہ وکړه د عمل صالح صورت کې زجر په انکار د قرآن او بشارت اول کې حالت د قیامت سورۃ بروج مکی صورت ته نازل شه د رستو د سورۃ شمس نا 20 نمبر ده په نزول کې مخ کې صورت کې تقابل اخرویو نو دل دکې تقابل دنیوي پیش کړي دعوت صورت به تخفیف دنیوي د مخالفینو لپاره صورت کې شواهد دی اول بیا تخویف ده او بشارت ده او دلائل عقلیه به او صداقت د قرآن دا به ذکر کړي والسماء ذات البروج آسمان گواہ دے غٹ ستور والا النجوم الکبار برجن والا والیوم الموعود او رز دا وعده کړی شوی دا وشاهد و مشهود او شاهد گواہ دے او مشهود والسماء ذات البروج دا قسم دے جواب قسم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بازی وی دا دے مبرد وی رستو آغد ان بطش ربک لشدید فرا وی محذوف دے وی وشاہد و مشہود قتلوا کما قتل اصحاب الاخدود والیوم الموعود ورځ چې وعده کړی شي د قیامت ورځ وشاهد و مشهود شاهد گواه دی او مشهود تماشا کوونکی او تماشا کړی شوی بعضې وایي ورځ د جمعې او ورځ د عرفې یا برعکس دارنګې شاهد دنیا کې کافر تماشګر او مشهود مؤمن او په قیامت کې د دې برعکس وقتل الانسان قتل اصحاب الاخدود لعنت کړی شي دی تباه کړی شي دی هغه اصحاب الاخدود النار ذات الوقود هغه
اور چې هغه ډېر خشاک والو اذ هم علیها قعود کله چې دا خلک په هغې باندې ناسو وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود او دی هغه څه چې کول مؤمنانو سره په هغې باندې حاضر وو وما نقموا منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید او دی بدنو ګڼلي د هغې نه مګر دا خبره چې هغې ایمان راوړو په الله باندې چې غالب دی حمید ستایلی شوی الذي له ملک السماوات والارض هغه ذات چې د هغه په اختیار کې بادشاهت د اسمانو د ځمکې والله علی کل شیء قدیر شهید الله دې په هر شي باندې ګواه عیسی علیه السلام نه وروستو یهودو یو بادشاه و ذونواس ورته وي بیا 522 کې هغه مړلی نجران کې دا خندق یې کنلی او هغې ته مسلمانان چا چې ایمان راوړو نه هغې ورته غورځول قتل اصحاب الاخدود نو کله چې دلته کې یو بادشاه دغه ذونواس بادشاه د ده یو ترویتی و ساحر کاهن هغه کمزوری شو بوڼا شو نو هغې ماله یو سړی وګوره چې ستا خپل سیر ورته زده کم دا علم نجوم وغیره ورته زده کم چې ستا په کار بیا راځي نو یو سړی وکتو عبدالله نومي و عبدالله ابن تعمیر هغه ته ویې ته به دنه دا شی زده کې هغه به ته راته په دې کې وړوکی و نو یو طرف ته بل طرف ته ویم سر وښکاره کا په دې کې یو چوپال و په هغې کې یو سړی ناست دی راهب دی د یرې نه د دې یهودیانو د یرې نه هغه په ګوټونو کې ورننوتلي نو دی چې لاړ هلته کې هغه سره کېناست هغه چې ورته څه خبرې وکړې هغه د خوښې شوې د ده په زړه باندې پرېوتې ځکه حقې خبرې وې نو دی ایمان راوړ نو بیا چې به راته نو هم به ده سره کېناسته چې واپس به راته نو بیا به سره کېناسته په دې کې په لاره کې یو دابه راغله یا منظره و یا مارو لارې بنده کړله خلک ولاړ دو یو گزار په هغې باندې وکړو او وی یا الله که زما د دې راهب دا مسله حق ای نو دا زما په دې گزار باندې مړ کی او د خلک د دې غم نه خلاص کی نو چې گزار یې وکړو هغه شی مړ شو خلکو چې دی ولیدو ویل که د سره خو بل څه علم دی چې تا دا ورسېدلی سړی دی نه راغله پسې یو سړی پسې راغی ړونو هغه ته یې دعا وکړه هغه روغ شو دغسې نور کسان راغله بادشاہ ته خبر ورسېد چې هغه سړي خو دا کسب شروع کړلی بادشاہ کسان دی راونیو او زور یې پرې وکړو هغه کسان یې معلوم کړو چې کسان معلوم هغه سړی معلوم شو کوم چې راهب و هغه راهب یې هغه نور کسان چې و هغې خو اره یې کړو مړه یې کړو خبره خلاصه شوه د ده سره دی غټ مجرم و نو دی وی دی وخېجوی غره ته او د هغه ځای نه راورغړوئ چې کله غره ته چوتو خاته نو زلزله راغله په هغې کې ټول راورغښته او دی ژوندی پاتې شو دی راغی بیا دلبار ته راغی وی چلو شو بیا داسې چلو شو بیا یې ورسره کسان ورسره کړه وی دی بوځئ دریاب ته کشتۍ کې بوځئ چې دننه چې منځ ته ورسي نو هلته کې دریاب ته وغورځوئ چې کله دریاب کې دی روان شو کشتۍ کې نو په دې کې چپه چې راغله کشتۍ واغوښته دی په یو تخته باندې پاتې شو او نور خلک ټول ډوب شو دی واپس راغی بادشاہ ته یې وی که ته قلارېږې نه ما وجنې نو دا خلک را جمع کا او یو غش یې راواله او بسم الله رب الغلام پې ووایه اما پې وویله زه به مړ شم کنې داسې زه نه مرم بادشاہ ضدي سړی و نو کله چې بادشاہ هغه سره خلک یې راجمع کړه او غش یې راواغست او بسم الله رب الغلام یې ووې او دی ولګېد په سر باندې لاس کېښو او ورتاو شو شهید شو هلته خلکو چغې کړې وی موږ ټول ایمان راوړلی بادشاہ وی یو غم نه خلاص شو په شلو باندې پرېوتم کندې وکنستې اور یې پکې بل کړه یو طرف ته بت کېښودو او یو طرف ته کندې دي د اور وی یا به راځې دې ته به یې غورځوم او یا به دې بت ته سجده کوئ نو چا چې بت ته سجده کوله نو هغه بچ شو او چا چې سجده نه کوله نو هغې د اور ته غورځول الله رب العزت داسې وکړه دغې واقع کې راځي چې د دې نه الله رب العزت د غورځېدو نه مخکې سای ترې واغسه
نو تش بدن ال دغه غورځېدو ناغه باندې بیا سکیږي نو بیا خو څه تکلیف نه محسوس کیږي دې بدن ما یک سب کې دنیوي سوال کې نو من دی لیکن پاغه باندې سو دغه پاغه باندې س احساس هغه ته نه کیږي ها هغه د برزخ هغه شی چې ناغه احساس وته کیږي نو اخله کې غرزول پدې کې یو خزم راغله وي هغه سره وړو کې او وړو کې اتواغس هغه ورځاو وسیدو کا هغه لګړې دا کېدا پدې کې هغه وړو کې د ور ناواز وکړو وې دا ور نه دی ګوره دا خو باغ دی ولې دې چې اطلاع ایمان راوړل او ورزیدو ته الله ته روحونه اغستی دي او تش بدنو نزیجا ورتا نو پاره کې आवाज یو کو چې دا هو دې چې زینو جنت ته زی دا ور نه دا باغ دی نو اخذ په سیم ور ټوکړو او په دې کې اور راچوس شو خواو شا کې جسمه کافر ناسو هغه اوسېزل بعضی کسان په دا واغو تختې د سو لاړ دریاب ته ټوپ کو پاره مې د ور نه هغه بچو لیکن هغه کې بیا رستو دا 522 ته لګ رستو بیا د اصحاب فیل هغه واقع راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدائش نه لګ مخ کې نو دا 22 کې دې مړل او بیا رستو په 71 کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شه ده نو داغه تذکرہ دلته کې اشاره داغه ته ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات یقینا کسان چې تنکړي دي مؤمنان سړي او مؤمنان خزي ثم لم يتوب بیا توبه نه وستین داغه د پار عذاب د جهنم دی د پار عذاب د سوزون کې ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړي عمل صالح کړي دي پار جنت ته تجري من تحتها الانهار چې وی ګلان دي داغه نه نهرونه ذالک الفوز العظیم کبیر دا کامیابی لویا ان بس ربک لشدید یقینا رانی ول استاد رب ډیر سخت دي انه هو يبدئ ويعيد یقینا الله هغه اول پیدائش کې به دوباره هم کوي او هو الغفور الودود الله دی بخون کې ده مینا کون کې ده ذل عرش عرش والا ده المجید بزرګي والا فاعل لما يريد کون کې سجي غواړي حالاتا کا حدیث الجنود آیا راغل نه تا خبر د لخرو فرعون او سمود د فرعونانو او د سمودیانو بل الذين كفروا في تکذیب بلکې هغه سان چې کفر کړل فی تکذیب هغه په تکذیب کې دي هر وخت کې مشغول دي په تکذیب کې په درو جنوالی کې والله من ورائهم محیط اعلی راګرون کې دی له هر طرف نه بل هو قرآن مجید بلکې دا هو قرآن دے بزرګي والده فی لوح محفوظ په هغه تختو کې چې بچ ساتلی شوی دی پاغه کې ده سورۃ ممتازو په ذکر د اصحاب الاخدود او تخویف په افتنان المؤمنین باندې زدی باندې بس کو دي بیا سبا ان شاء الله